بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة تو قرآن مجید ابتدائی صورت تے او دے وجنا دے دا نم الفاتحہ دا ډیر مشهور دی. د قرآن مجید بعض اسما داسې دي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو کې ثابت دي. بعض داسې دي چې صحابه کرامو با بعض صورتونه په هغه نومونو بلل، او څه داسې دي چې هغه مفسرین د صورت مضمون تو ګوري دا غینه کشیدو کې اونم کېږي. یعنی دا ټول اسماء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د ثبوت نشته. د دې وجنا د هر صورت ابتدا کې دا بحث ضروری چې د نمونه کم کم دي. بعضې د کې اجتهادي امور دي، بعض نمونه اجتهادی دی، بعض غیر اجتهادی دی. سورة الفاتحہ تا سورة الفاتحہ حدیثوں کے ثابت دارنگی ام القرآن نم دے احادیثوں کے ثابت تے، السبع المثانی احادیثوں کے ثابت تے. دغه اختلاف یا علم خو په خپل ځای دی، خدای او خیال بساتل پکار دی چې کم علاقه کې د کم صورت کم نم مشهور وي نو پکاردارې چې علما دې هغه نوم اخلي. مفسرین وی د هغې وجه دا ده چې اکثر عوام د نومونو د قرآن نه واقف نه وي. نو که ته هغې ته یو داسې نوم ووایې چې کتابونو کې خو شته لیکن مصحف کې نه یې لیکلی، نو هغه نوم ویل نه دي پکار. لکه سورۃ بنی اسرائیل ته سورۃ الاسراء هم وایي. نو که سړی سورۃ الاسراء وایي نو غلط نه کوي، ځکه حدیثو کې ثبوت شته، تفاسیرو کې شته. لیکن دې علاقو کې چې کوم قرآن مجید موجود دی تحریراً، نو په کې سورۃ الاسراء نه دی بلکې سورۃ بنی اسرائیل دی. دې کې اصل حکمت دار چې عوامو کې دی د قرآن په باره کې سو اختلاف نه موجود. اوس په خلکو کوشش دی چې قرآن بازی چې اطفال کی باډي وته جوړږي، ځکه بار بار ویلي چې قرآن کې کم اسماء لیکلي دي بس دک وایي علم حاصل کې. بے شک سلک الدرر دا زما کتاب دی، قرآن مجید خلاصو سره تعلق لري، دا دوه جلد کتاب دی. د هر صورت په ابتدا کې ما د ټولو صورت د هر صورت هغه اسماء لیکلی دي چې هغه یا محدثینو لیکلی دي یا مفسرینو لیکلی دي یا د احادیثو نه هغه ثابت دي. نو علمي لحاظ سره دا پوهه ښه ده، لیکن ستا علاقه کې چې کوم مصحف دی نو د هغې نه سوا نمونه دا مه بیانوه. خلقو ته چې لیکې حواله کې ورکې نو هغه نوم وایه کوم چې قرآن مجید کې لیکلی دی. دا گپ شپ مه لګوئ. لکه سورۃ الزلزال ته سورۃ المقشقشة وایي، بے شک مونږ ته پته ده، لیکن که ته باره وایي چې سورۃ المقشقشة نو ځان لرې کار وکړو. عوامي چې کوم رجحان دی یا کوم اجتماعیت دی د قرآن د وجې هغه داغدار کوئ، ما د علم اظهار مه کوئ. د قرآن مجید په باره کې به خلک بیکاره کوو نه، ترغیب به ورکوو چې خلک قرآن ته راشي. د دې صورت په باره کې خو اول خبره دا ده چې آیا دا صورت مکی دی او کدا مدنی ده.
نو دلته دا پیژنګلو مو کې چې مکی هغې ته نه وایي چې مکه کې نازل شوي او مدني هغې ته نه وایي چې مدینه کې نازل شوي. دا پیژنګلو غلطه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې چې یو صورت یا یو آیت نازل شوی دی نو هغې ته مکي وایي، او د هغې د هجرت نه وروستو چې یو صورت یا آیت نازل شوی دی نو هغې ته مدني وایي. سورۃ النصر کله نازل شوی دی؟ اذا جاء نصر الله والفتح، مکہ مکرمہ کې نازل شوی دی. فتح مکې مقام کې نه وقت کې نازل شوی دی. لیکن ټول مصاحف تاسو وګورئ هغې ته ویلي کلي سورۃ النصر مدنیه. کم خلک چې نه پوهېږي په دې باندې نا باندې اعتراض کوي. دا بعضې بنیادي خبرې مونږ وایو ځکه زده کوئ. خبره چې مونږ د کوم سړي ذکر کړو وسیم رضوي، د هغه پرون یو بیان راغلی دی، هما پوره وکړو ته هغه دا وایي چې قرآن مجید کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې و نا صحابه کرامو سوځولی دی. دا کوم چې موجوده قرآن دی نو په دې کې خلفای ثلاثه د ځان نه بې شمېره آیتونه ور داخل کړي دي. او بیا د هغې لپاره دلیل دا ویلی دی چې صحیح بخاري کې دي چې حرق المصاحف، نور مصحفونه یې وسوځول. دا یو عام رجحان دی، ټول خلک دا معنی کوي، خدا په طبیعت ډېره درنه لګي. مجمع بهاء الانوار کې طاهر فتنی لیکي چې حرق دا سوځولو ته نه وایي، دا په مبرد باندې په سوان باندې یو شي سوان کولو ته وایي. هغه زمانه کې قرآن مجید چې کوم لیکلی شوی و نو هغه په مختلفو ګټو یا په تختو یا په لرګو. کله چې قرآن مصحف ته راغی یو قرائت ته راغی نو باقي قرآن مجیدونه په هغې یې پابندي ولګوله، صرف د قریشو لهجه دا به چلېږي. نو هغه نورو سره یې څه وکړل؟ تحریق یې د هغې وکړو. څه مطلب؟ په سوان یې سوان کړل د دې لپاره چې د هغې هغه الفاظ قرآنیت ختم شي. اوس په ځای دی چې موږ د سوځولو قول وکړو، دا قول زیات بهتر نه دی. د دشمن گزار ته کتل پکار دی چې دشمن په مونږ گزار کوي یا کم قسم گزار ده. او زمونږ عوام چې دا اوري چې عثمان رضی الله عنه قرآن مجیدونه سوځولی وو، په دې به څه وایي؟ د دې خلقو کار دا دی، خلق هو ایک تیر دو شکاری که او دا ایک تیر دو شکار نہیں، ایک تیر 100 شکاری. دی خو خبرې یې وکړي لیکن ستا ټول دین هغه اونچ نیچ راولی پایږي. د دې نه بیداري ضروري ده. دا بنیادی خبرې خلقو ته ډېرې وړې وړې ښکاري. د مکی او مدني دا تعریف څوک نه کوي، بلکې څومره چې وایي صورت شروع کوي حافظ صاحب سورۃ الفاتحہ مکیہ، نو معنی ویسے وایي مکہ میں نازل ہوئی. اور فلاں سورۃ القدر مدنیہ مدینہ میں نازل ہوئی، دا معنی غلط ہے نا، توجیہ غلط ہے نا. سورۃ النصر سره بس کوي فتح مکہ د هجرت مدنی هجرت نرستو شوی دی. نو صورت اگرچه مکہ کې نازل شوی دی لیکن اصطلاح کې واقع د څه وایي؟ مدنی وایي، ولې هجرت نرستو نازل شوی. ډېر افسوس دی دا چې مونږ خو خلک ډېر پیدا کوو چې اته شدیکې وایي، خدا خلق نه پیدا کوو چې هغه صحیح علمی بنیادونو باندې د هغې وټان شوي. داسې کسان پیدا کړي، 2 څلور پیدا کړي خو چې د هغې بنیاد کې علم وي. ته چې خبرې نه. اوس نصر الله صاحب ځای کې زموږ تقریر و دا شمس دیو ما سره، هلته یو سړی میلاو شو جرمني نه راغلی، ما ته تا پېژنم ستا فلانی فلانی څیز مې اورېدلی. بیا وایي دا څوک کوي؟ ما دا زما زوی کوي. په یې خبرې کولې ما ته دا به څنګه کېږي؟ څه طریقه ده چې زمونږ علما علمي بحثونه شروع کړي. نو ما علمي بحث باندې څوک څه کوي؟ لطیفې بیانوي، بس قصې ورته کوه، فضایل ورته وایه، بس بدي په دغې پوهېږي.
کیسې چې دی وکړه فضیلت ته بیان کړو تیارې کې دی وساتل نو څنګه ډاکه چې پیسې اچو پې او چې علم نه باخبر کې د هغه نه پیسې ډېرې په ګران اخلي بیا دې وجه صدر مې دې وجه دا چې علما غریبانان دي نور څه وجه نشته غربت د هغې مسله ده هر څوک د خپل غربت د لرې کولو لپاره څه اسباب تلاش کوي علماو دا لار تلاش کړې ده چې صحیح علم چاله مه ورکوه دا علمیه ده زمونږ ډېر غټ غټ قاریان ما څه زمانه کې لالا موسی کې زما یو دوست دی د هغه ما ته وایي چې راشه زما د شاګردان نه امتحان والا هغه صورت شروع کړو صورت فلان مکیه نو معنی وکړه مکه میں نازل ہوئی ته ما حافظ صاحب ته فیل شوې موتی الله نه ویلی ما ته یې ولې مې مکیه ده ما چې مکه میں نازل ہوئی هغه ته ما دا نه وایي چې شاګرد فیل شوی ته فیل شوې ځکه تا شاګرد ته معنی غلط تعریف غلط ښودله مکي دې ته نه وایي چې مکه کې نازل شوي طائف کې چې یو آیت نازل شوي یو صورت یې ته به څه وایې طائفي به ورته وایې د مکې مکرمې او د مدینې منورې په لار کې چې یو شی نازل شوي یو صورت نازل شوي ته به څه وایې امام قرطبي دا وضاحت کړی دی دلته کې ما لیکلي هم دي حواله ما ورکړې ده چې د مکی او د مدني دا تعریف غلط دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې شپږ اتیا آیت سورتونه نازل شوي دي نو ټول څو دي 114 نو 86 پکې دی خوا شو نه باقي دا مدني شو هجرت نه وروسته نازل شوي دي اوس سوال دی چې سورت الفاتحه مکی دی که دا مدني دی دې کې اختلاف ډېر دی مونږ اختلافات نه ذکر کوو نه د هغې دلایل وایو نه دا د هغې وخت دی بیا قرآن نه ویلی کېږي خو دومره دا چې دې کې اختلاف دی او صح قول دا دی چې دا د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او د هغې وجه دا ده چې مونځ د هجرت نه مخکې فرض شوی دی او مونځ کې د قرآن مجید ویلو کې د سورت الفاتحې ویل دا لازم دی د دې وجه دا سوال نه پیدا کېږي چې دا مکه کې نه نازل شوی او مدینه کې نازل شوی دا صح قول دی اختلاف وی په خپل ځان له مسله ده لیکن اصح قول دا چې دا د هجرت نه مخکې نازل شوی دی کشاف ابن جریر وغیرہ دا چې وګورې نو دا اختلافات به کې تا ته ډېر مخې ته راشي دې صورت ته یو نوم اغستی کېږي وروسته به د هغې وضاحت کو السبع المثانی سبع من المثانی سبعا من المثانی موږ تا ته سبعا من المثانی نازل کړی دی او قرآن عظیم هم درته نازل کړی دی نو مثانی دا جمع دی د مثنات مثنات معنی چې هغه بار بار دهراولی شي دا د مثنا جمع نه دی اصلاحي صاحب خپل تفسیر تدبر قرآن کې یو دعوه کړې ده چې قرآن د دې صورتونو ګروپ څو دي نو شاګرد یې ولا دلیل دا پیش کړی چې دې قرآن فرمایي چې سبعا من المثانی نو دا ټول قرآن مثانی دی جناب ته چې وی هغه د مثنا جمع دی دلته مثانی چې کوم دی دا د مثنا جمع نه دی دا د مثنات جمع دی غلط شوی دی خپل اصلاحي صاحب هم کومه حواله چې ورکړې نه غلط ورکړې ده دا تفصیل ټول دی کتاب کې کتی شی تاسو نو دا صورت د هجرت نه مخکې نازل شوی دی اصح دا ده قرآن مجید ټول د الله کلام دی او د الله هر کلام چې کوم دی هغه د دنیا د هر څیز نه افضلي غوره خو بیا هم د بعضې صورتونو فضایل مونږ په دې بیانو چې تاسو ته لږه پته ولګېږي چې په دې باب کې خلق د رښتیا او التزام نه کوي اکثر خلق حدیثونه داسې بیانوي چې هغه دروغجن وي یا هغه منکر وي یا ضعیف وي خلق ځان له په اسانه دوکه ورکړي چې جی په فضایلو کې ضعیف حدیث کار کوي دا ګپې ویمه لګوه فضیلت بیانولم دین دی دې لپاره صحیح حدیث ضرورت فضیلت څه ګپ نه دی فضیلت معنی د دین یو خوبي ته بیانې نه دا دین نه دی
او چې کله دین نه دی کوم صحیح حدیث پکار دی او که چا ضعیف ویلی چې ضعیف قابل قبول دی نو هغه مهرباني وکړه لږ د هغې وضاحت وکړه کم ضعیف دی دا خبرې چې کومې ائمه وکولې نو د هغې په زمانه کې د حدیث تقسیم یا حدیث صحیح به یا به حدیث حسن حدیث صحیح یا حدیث حسن هغه حسن حدیث چاہیے کم تعارف کوي نو هغه ضعیف حدیث دی اصل کې یعنی د متاخرینو په نسبت چې کوم حدیث حسن دی نو هغه روایت باغی په فضایلو کې قابل قبول کو دا اصطلاحات نو خبر نه دي غریبانان بل دا چې دا اصطلاح چا دا چې فضیلت کې دا کار کوي دا خو زیات نه زیات ټول امت کې دوه علما رائے ده او پاغه هم د محدثینو اتفاق نشته که سو کوئی بالفرض نو پای کې شرطونه لګي درې شرط لګي درې هغه شرطونه تبیین العجب کې حافظ ابن حجر لیکلي دي حافظ سخاوی هم هغه درې شرط لیکلي دي او د فقهای احناف کتاب در مختار او د هغې شرح رد المختار دواړو کې هغه شرطونه قبول کړي دي چې یو داسې ضعیف حدیث چې هغه ډېر شدید ضعیف نه ناقابل قبولی دویم دا چې یو داسې حدیث چې پائے کې منکر الحدیث راوی نه څوک کذاب پکې نه څوک د سوء حفظ شکار نه هغه ضعیف حدیث په مراد دی بل دا چې د کم سیز فضیلت بیانې نه هغه فضیلت با نور ځایونو کې ثابت دي او دا هغې دویم پهلو دا دی چې یو سړی په دې عمل کوي په دې حدیث باندې نو دی به د هغې عمل د هغې ثواب امید نه ساتي کوم چې په یې کې لیکلي د آخري سر ډېر خطرناک دی سوچ به وکړه یو سړی په ضعیف حدیث عمل ولیکي په یې کې فضیلت بیان کړی او د هغې فضیلت د وجې خلک عمل کوي حال دا محدثین شرط دا لګوي چې د هغې ثواب امید به نه ساتي کوم چې په یې کې لیکلي دیکھو عمل بالحدیث ختم کو بالحدیث ضعیف دلته کې وباسي چا سو وې ته چا د خولې مبارک نه جسه روزي اگر چې هغه د علم څه بنیاد باندې نه محدثین دې لپاره دا درې شرط لیکي تبیین العجب چاپ شوی دی زما تحقیق سره ورکوټې رساله ده عربي کې ده او بیا رد المختار او در مختار دواړو لیکلي دي حافظ سخاوي شاګرد دی د حافظ ابن حجر القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم دا کتاب دی ایکم آغا شرطونه منو علاغه تسلیم کړی دی در مختار مقدمه کې لیکلي دا شرطونه او که بیا هم یو سړی په دې نه پوهېږي نو هغه ته به د شیخ الاسلام یو مثال ورکو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د یو مثال ورکوي چې تا ته پته را بالفرض چنن په پیښور کې یا په مردان کې د فلان کی چیز ډېر ضرورت دی دا ډېر خرڅېږي ذاتی پته راته او تا ته یو ضعیف راوي راشي هم ستا هغه علم تا ته ووایي چې فلان کی ځای کې دا فلانی شی ډېر خرڅېږي ډېر ضرورت دی تا بالفرض اول 2 کاټنې روانې کړي بیا یې 4 روانې کړې دا ضعیف حدیث داسې قابل قبول دی څه مطلب د یو چیز فضیلت قرآن و حدیث کې ثابت دی نور شواهد دا غشته دی او تا ته یو ضعیف راوي او خبره وکړه هغې سره متعلق یې وکړه بس ټیک ده قابل قبول ده لې په دې ثبوت نشته دی ثبوت خو په نورو څیزونو ستا وشو دا ابن تیمیه رحمه الله د ضعیف حدیث دپاره مثال ورکړی ده اوس زمونږ علاقو کې خلک څه کوي ضعیف حدیث باندې عمل ثابت ہے کہ عقیدہ پہ ثابت ہے عقیدہ پہ ثابت ہے لولاک لما خلقت الافلاک بہوئی او بلی کی وسرا پا فضائل اعمال کی قال الصغانی موضوع کتاب راوالے چا سر بھئی عربی کی بولی کی چا امام صغانی ہوئی چا دا موضوع ہے موضوع نے من غلط اردو کی ترجمہ نے کہی تک چا عوام پدے پوئی گی چا قال الصغانی موضوع
کله چې عوام پوهېږي بیا څه ضرورت دا بے انصافی دی په دې ملک کې که ته ګیله وکړې چې بھائی د دې ترجمه ورسره مو وکړه د حدیث ته ترجمه ولیکله دا کم کلام چې تا په عربی کې لیکل ہے برائے کرم د دې ترجمه ولیکا چې امام سغانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے بیا مونږ ګیله نه کوو تا عربی کې لیکي چې قال سغانی موضوع او کتاب لیکي د عوامو لپاره او د هغې ترجمه نه لیکي نه موږ به ګیله من نه یو دا د څه شي خدمت کوي او اوس خلک دلیل کې پیش کوي چې ځمکه اسمان الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ پیدا کړی قرآن صلی الله علیه وسلم پیدا کړی بالحق للحق د اظهار د توحید دپاره د حق د اظهار دپاره دا پیدا ای د قرآن مقابله په څه شي باندې کوي ضعیف نه په من غلط حدیث کې اجه ته خبر وکړې نه دا ته وایي دا خبرې کوي ورپسې خبرې هغه پسې نه کوو دا امام حاکم پسې خبره کوو چې دا حدیث هغه نقل کړی د دې راوي عبدالرحمن بن زید بن اسلم دی کانه کذابن خپل ځای کې ورادي دا ټول بحث فضائل دین دی دین چې بیانای نو دو نے چار غوندې حدیث ولو وایي یو کتاب دیتا الترغیب والترهیب وی ریاض الصالحین ورته وی ریاض الصالحین ولنوایت اسو د عربو جماعتونو چې راځي هغې سره ریاض الصالحین دا داسې دوکې کوي خلکو سره تا کتاب هغې ته پیش ستا سرمن به وباسي ظلم نه دی پکار صحیح کار وکړه درست کار وکړه دین ته دعوت ورکړه موږ به انشاءالله ستا نه مخکې ولاړ یو خو په هغې اصول ورکړه کوم چې قرآن و سنت ښودلي مخالفت مسلې سره نشته دی ستا طرز عمل سره اختلاف دی ضعیف یا موضوع حدیث ته د بیان ضرورت نشته روزه را روان ده تاسو وګورئ درېیمشتمه شپه باندې به خلک صورتونه وایي هغې له ځان نه فضایل بیانوي دا ولې د ځانه فضایل بیانوي فضیلت پایې پیسې ګټي نور څه مطلب نه دی اختر ته یو هفته پاتې د پیسو د انکم یو ښه ذریعه ده بس زمونږ هم دا غواړي چې موږ ته هم په زرګونو روپۍ راشي لیکن مونږ د الله مخکې وایو بس څه عذر وایي چې مونږ دا 200 یا 300 یا 2000 یا 3000 روپۍ وګټلې په سم وګټلې یو سړی چې د هغه مخې ته د آخرت جوابدهي پرته وي هغه ټولې دنیا الله ته ورکوي هغه د الله رضامندتیا خپلوي نو بهر کې فضایلو په بیان کې ضعیف یا موضوع حدیث بیانول جرم دی موږ به کوشش دا کوو چې صحیح صحیح احادیث جمع کړو که بالفرض داسې احادیث وي په دې باب کې چې موضوع یا ضعیف وي نو زه به انشاءالله ته اشاره کوم خو ډېره کمه لکه دا قرآن ښیو موږ حدیث نه وایو بعضې کې لابودي یا به ښیو د دې صورت په فضایلو کې لومبنی فضیلت داری چې یو صحابي دی سیدنا ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کنت اصلی مامونس کو فدعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجب ہو رسول اللہ علیہ وسلم زو غختم نما آواز ہوگو چیا با سعید زمونس کیوں لاڑم زلا نڑم ازلزل کے مویل چی یا ربا یا خواستا منز دے بل خواستا نبی آواز دے سو کم اگوی چی ما منزو کے لڑم تو لڑم عذر میں پیش کر چی یا رسول اللہ کن تو صلی ما منز کا عذر کے لیٹ شم نغرا تو فرمائل اللہ نے دے ویلی چی استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم استجیبو للہ والرسول دا اللہ دا غد رسول استجابت کوي چې هغه آواز وکړي نه ورځه اذا دعاکم کله چې تاسو ته آواز وکړي څه مطلب د حدیث تعالی مونځ پرېښودل پکارو راتلل پکارو خلکو د اطاعت رسول نه شرک جوړ کړی شرک فی اطاعت ته شرک ته پیژنه اطیعوا الله واطیعوا الرسول اطیعوا الله واطیعوا الرسول څنګه چې اطاعت الله فرض دی دارنګه اطاعت رسول فرض دی ته شرک فی اطاعت نه وي شرک فی اطاعت پدې ته وي
چې تا ته الله یو څه ویلی دی او بل څوک تا ته بل څوک وایي بل څه ووایي ته د هغې اتباع وکړې د قرآن خبره پرېږدې دې ته شرک فی الطاعت او شرک نه دی د دې خو هغه حکم کړی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول بارکې دې تنبیه ہوئی نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاد دی معلم دی شفقت کوونکی تنبیه ورکړه بیا داسې مه کوه ثم قال لي نبی ما ته وویل لأعلمنک سورة هي اعظم السور فی القرآن تا قرآن مجید کې داسې صورت خیمه چاہے ته اعظم السور وایي د ټولو نه عظیم ترین صورت اعظم سوره او دا به تا ته وخت کې خیمه قبل ان تخرج من المسجد جماعت نه وتلا نه وته مسجد نبوي او ورکوټه وند مسجد نبوي وکړه اوس کم مسجد نبوي دی دا خو دغه زمانه ټوله مدینه منوره وه او چا کې کړي عمره یا حج او مسجد نبوي کتلی روزه خواږي چې کوم شین کارپټ لګېدل دی دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد دی په دا تقریبا دومره ځای وایي ډېر نه دی د هغې یو طرف ته هغه صفه ده چې په هغې به اصحاب صفه ناستو او اصحاب صفه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو طرف ته د هغې سر طرف ته خپو طرف ته د هغې دیوال د هغې په منځ کې دا ټول یو بل سره جوخ پیوس لګېدلي سړی چې لړ شي هلته د ایمان په حلاوت پوه شي دعا کوي الله نه چې الله ټول مؤمنان دغه مقامات مقدسه ته بوځي ډېر فرق سړی محسوسوي د لیدو د نه لیدو دارنګې یو ځای کې د مونځ دا دایګې د هغې اواز اورېدل د هغې ځان له یو مزه ده سړی چې مکه مکرمه کې اواز اوري چې اشهد ان لا اله الا الله او تا د تاریخ یادې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو جهل او د ابو لهب کنځلې ورته رایادې شي هلته چې کوم اثر کوي دا سيزونه تم را سره بل ځای نه کوي ځکه چې محبت دی د وحی هلته راغلی ده هغه ټول سيزونه هلته انسانانو ته پیش راغلي صحابه کرامو ته په دې وجه د هغې اثر د دې ځای مقابله کې ډېر دی سړی ویني هغه احد ته سړی لر شي نو وګوري جبل الرمات ته وګوري نو دا ټول تاریخ انسان ته چې وریاد شي نو د زړه دنیا بدلېږي په دې وجه حاجي چې هغه څه لیکا پړایي که نه چې راشي بلکل سم دمې دا کوم چې لیکا پړاري نو د سره خو 200 شیطانان هلته نه راشي بیا هغه څه کوي چې هغه مخکې نه کول ورکوټي جماعت ته زه به تا ته اعظم صورت خیم اعظم د ټول نه لوی قرآن کې دومره عظیم صورت به بل نه وي ګوره یو عظیم آیت دی اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی اعظم آیت او دا صورت کم چې مونږ وایو سورۃ الفاتحه دا اعظم سوره ده دا الله کلام ده دا فضیلت مونږ د ځان نه ورکو دا فضیلت الله ورکړی دی دا الله بعض کلام د بعض کلام په مقابله کې هغه ته اعظم او افضل ویل او طریقه دا شوه چې د قرآن صورتونو کې آیتونو کې به د ځانه دا ګپ نه لګي چې دا صورت چې کوم دی دا دې دپاره دی او دا دې دپاره دی دا دې دپاره دی او دا دې دپاره دی نن د قرآن نه خلق همدغه فایده اخلي تپوسو کې د رزق د کشادګۍ لپاره څه پکار دی نو وایي چې سورۃ الواقعه وایه ولې عبدالله بن مسعود فلان فلان اول خو دا حدیث نه بحث وکړه که چې حدیث قابل عمل دی خو منکر دی عجیب و غریب کار نه د خلکو بس لګیا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صحابي ته قولي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک اگشت کوي یو خبره چې مولا حسین احمد مدني رحمه الله له وسه کسان رال چې زمونږ رزق تنګ دی څو ګناوې چې د سهار د سنتو او فرضو په منځ کې یو څلوېښت ځله سورۃ الفاتحه وایه یو سړی د ما په دې پوهېږي چې دا په دې باندې دا څیز راته نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو معلوم د هغه په کور کې خو هفتو پورې به اور نه بلېده خو عجیبه کار دی دا سیدنا ابو ذر ته نو معلوم سیدنا ابو هریره ته نو معلوم چا به د لوګې نه بېهوشه شو او خلکو به د هغه په سټ باندې خپې کېښودې چې مرګي پرې راغلي
څه شی جوړ کړی دی خلکو. قرآن وایه بېشک ټیک د ځان له مسله ده، ټول قرآن مبارک دی، برکت والا دی، ټول قرآن شفا دی، کې شک نشته، لیکن د یو څیز تعین کول دا د نبی کار ده. دیکھه بنیادی نقطه ده، دا شی د دې د پاره دی، دا کار پیغمبر کې، دا پیر صاحب نه کوي. هر پیر عملاً پیغمبر جوړ شوی. اچھا خبر اور سره کوي دا پیران نه مې، دا سی پیر سره منو، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو معلوم، دا صحابه کرام ته نو معلوم دي، خلکو ته دا معلوم دي. دا څه کوم ځای نه معلوم شو ورته؟ پچا چې دین راغلی دی هغه داسې ځونه نه دي ښودلي، دی رقم ځای نه وایي. علمي لحاظ سره دا آیات ساتي چې د یو څیز کم او د هغې کیف، دا د نبي کار دی، دا نه د امام مجتهد کار دی، نه د صحابي کار دی، نه تابعي کار دی، نه تبع تابعي کار دی. دا یا الله ښیي خپل کتاب کې، یا یې د هغه رسول ښیي په خپل حدیث او په خپل سنت کې. د دې جنجټونو نه راوځئ. یو 10,000 تسبیح به یې ښه لوی امیل به دې باندې څه کوې لکه پیر صاحب راته دا ویلي، 5 مونځونه کوې دروازې نه جي مونځ نه کوي. دا الله اقیم الصلاة نه تسلیموي، لیکن د پیر صاحب وظیفه لازمه ده. دا مسلمان نه ځکه ځای دا تیاره کې ساتی نو ښه ده، په دې ډاکه ښه اچولی شي، په جیب ډاکه هله هغې اچولی شي چې دی عالم نه وي، دی پویه کړی شوی نه وي، چې پویه کې بیا ډېر ویښي، هغه ته بیا 10 روپۍ هم نشي اخیستی. دا اعظم صورت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته اعظم صورت وایي. په دې کې سړي کې عظمت راځي، دا کشید کولی شي. او دا وکله خیم قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بيدي بيزا لاسونهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله کله خپل مرګرو سره کنجه کې کنجا چوله، د مینې یو علامت ده. فلما اراد ان يخرج، کله چې هغې وتلو غوښتل نو ورته ویل چې تاسو ما سره وعده کړې وه چې تاسو تا ته به اعظم صورت خیم په قرآن کې. هغه راته وفرمایل الحمدلله رب العالمین. یو آیت کریمه وویخ لکه پښتانه سوي قل هو الحمد، قل هو معنی قل هو الله احد، الحمد معنی الحمدلله، دی راته وویخ. بیا فرمایل هي 7 المثانی، قرآن هم 7 من المثانی وی بے شک، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا السبع دے وہ آیتون دی، وہ سنگ دی وګوره پکې درنه اتفاق په دې لري چې دا صورت وہ آیتون دی او بسم الله د دې جز دی. په نورې جګړې پرې ده چې بسم الله د قرآن جز دی که نه دی، ټول په دې متفق دي چې بسم الله د سورة الفاتحه جز دی، آیتونه به وشي. بس بسم الله الرحمن الرحیم یو، الحمدللہ رب العالمین دوا، الرحمن الرحیم درے، مالک یوم الدین سلور، ایاک نعبد و ایاک نستعین پنځو، اهدنا الصراط المستقیم شپږ، او صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ. دا وہ آیتونه دي، نور تفصیلات پرې ده، اختلافات ته مه ده. د دې صورت دا جز دی، علاوه د خبرې نه خلاصېږي. بسم الله الرحمن الرحیم د سورة الفاتحه جز دی. دا و آیتونه شو. دیتا المثانی ولې وایي؟ دا د مونځ په هر رکعت کې بیا بیا لوستی شي. والقرآن العظیم، دیتا قرآن عظیم هم وایي، سورة القرآن العظیم. الذي اوتیته، هغه کتاب، هغه قرآن چې هغه مال را کړی شوی دی. مدینہ پتہ لگی دا صورت دا اعظم آیت ہے، اعظم صورت ہے، دا ټولنا لوی صورت. دا صحیح بخاری حدیث ماستا مخی کے خود حدیث نمبر 4474. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمائی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثل ام القرآن. لیکن وہ امراغ فضیلت امراغ
الله نه نازل کړي نه په تورات کې نه په انجیل کې او نه په قرآن کې په شان د ام القرآن سورۃ الفاتحه په شان افضل سورت ټول قرآن کې نشته. انور افضلیت صحیح چې مونږ دینا بغیر نه کېږي. ته مونږ هر رکعت کې دا لوستی شي، تر دې چې جنازه کې هم لوستی شي. احناف هم قائل نه دي دی، خو هغې وایي چې بطور دعا لوستل کېدی شي. بس خلک په دې هم جنګ کوي، مناظرې پې کوي چې نه چې دا نه وایو. حنفیت نه وځي، مسلمانان خو نه وځي که نه. ټول ویلې خو ما لیکلي هم دي، ثبوت مې هم پیش کړه. په دې زمانې د خلکو خبرې کوم. دلته کې خدای چې حنفیت نه به نه وځي. خیر دی که د حدیث انکار راشي چې حنفیت نه وځي. دا عجیب و غریب ذهنیت جوړوي خلک. دا ډېر عظیم صورت دی. ګوره یو سړی چې جنازه کوي او په هغې کې سورۃ الفاتحه بېشک زه تو دعا په نیت ته ووایي بېشک، نو دا به غوري او که سبحانک اللهم به غوري. دا قرآن دی، دا قرآن په یو حرف باندې نیکی ملاوي که نه ملاوي. سبحانک اللهم کې به څو ټکي او په سورۃ الفاتحه کې به څو وي. نو که سړی د ثواب د پاره وي دی که صاحب دی، خو وایي چې دا مسلې جي عوامو ته مه کوئ. ولې بیا حنفیت پرېږدي پرېږدي. قیامت کې به دا تپوس کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب وی که نه، قبر کې هم تپوس کوي. دا عجیبه ده. سنت ته خلق راوبلې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما جهر باندې جنازه وکړه، په هغې کې سورۃ الفاتحه وویله. شته حدیث هغې پسې بیا څه ویل؟ دا مې دې دپاره وکړل لتعلموا انها سنه. څه معنی جهر سنت دی که نه سورۃ الفاتحه سنت؟ سورۃ الفاتحه سنت. سبحانک اللهم ثبوت دې کې شته که نشته؟ احکام دعا نه وی چې کوم مونږ لیکلی دی که وګورئ. که ما سره حاصل بحث کړی دی چاہے جنازه کې سبحانک اللهم ثبوت شرعاً شته. شرعاً خو پیژنئ که نه شریعت، یعنی قرآن او حدیث کې شته. دا قتل غواړي، تفصیلاً قتل غواړي. ما انزل الله فی التوراۃ ولا فی الانجیل. دې باب کې یو حدیث دی هغه ډېر عام دی. سیدنا جابر فرمایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا جابر الا اخبرک بخیر سورۃ نزلت فی القرآن. آیا تا ته یو غوره سورت و نه ښیم چې قرآن کې نازل شوی دی؟ ما ویل چې ولې نه یا رسول الله؟ نو ما ته فرمایل فاتحة الکتاب فیها شفاء من کل داء. دا ډېر عام دی، خلک یې وایي. دا د شعب الایمان حدیث دی، د امام بهقي کتاب دی شعب الایمان. د دې محدثینو طبقات دي، لکه طبقات د حافظانو د حدیث جدائی، لکه طبقات الحفاظ په نوم باندې تاسو کتاب کتش حافظ سیوطی، یا تذکرۃ الحفاظ په نوم د حافظ ذهبی کتاب. هغې د محدثینو د حفاظ حدیث د زمانې لحاظ سره تقسیم کړي. دا علمی خبرې. دارنګې د فقهاو د پاره مې طبقات الفقهاء. مولانا عبدالحی لکھنوی خپلو کتابونو کې ذکر کوي. دلته غوار سړی نور لیزا به راغستې وتا ته دلیل کې پیش کوي چې دې کې لیکلي سنت پسې په جمع دعا مستحب ده. وی د حیثیت و خیاول که نه دې د فقهاو کمې طبقې سره تعلق لري. نو دارنګې د محدثینو هم یو طبقات المحدثین وی. امام یحیی بن معین په دې کتاب دی المعین فی طبقات المحدثین. دلته څوک نه کتاب پیژني نه په فن پوهېږي، لګیا دی هر سړی بس.
شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ یو مختصر رساله ده هغې ته وایي عجاله نافعه 16-17 صفحې ده مختصر رساله ده فارسی کې تا کوم چې درس نظامی طلبا دي له پکای چې کتاب ځان له واخلي هغه وګوري او په ځان پوهېږي ایک هغه د محدثینو طبقات خود لري هغه طبقات شاه ولی الله حجت الله کې ملګري په دې کې بتا دا پته لګيږي چې د محدث حیثیت سره استنادی حیثیت د سره دا قوی دی او کدا ضعیف دی نن خو چې کوم ځای کې ګوره هر سړی به حدیث پیش کوي نه به حیات الانبیاء د امام بهقی پیش کوي و د امام بهقی علمی پوزیشن سره جمع او تدوین خو ځان له خبره ده لیکن داغه علمی حیثیت سره کله به حدیث پیش کوي یو کله بل رواه طبرانی فی الکبیر دی ورته طبرانی وایي ګل تو زور ده رواه طبرانی تو طبرانی سے حیثیت ہے یو حکیم ترمذی دے نوادر الرسول لاغ کتاب دے نایتے ویلگلی رواه ترمذی الحکیم تدی کتابونو شرعی استنادی حیثیت سره دا ما چې کوم نمونه واغستل دا د محدثینو شپږمې طبقې سره تعلق لري او شاه عبدالعزیز لیکي چې دی په کتابونو کې احادیث موضوعه تاوده بود ته دی په کتابونو کې پندونه موضوعي احادیث موجود دي اول خلق د کتاب حیثیت او پیژني علاوه بیا غیله ورزي صحاح کی کتاب دے سنن ابن ماجہ صحاح کی شریک دے بے شک لیکن محدثین پر دے جمع دی چہ ہر آغا حدیث چاہا صرف سنن ابن ماجہ کشتا و دا حدیث و پنورو کتابونو کی نشتا فہو موضوع تا موضوع ہے قواعد ضوابط نخلق ځان خبر کی کن قیدے نہ خبر نہیں خبر برا پیش کی تا جی ما سره کتاب دے تب پوئے گی سمرا کتاب ځان له خبر دا پوهه ځان له خبر دا محدثین دار سره ټنګي داغه اسنادي حیثیت معلومه چې کله یو سیز باندې موږ حواله وکړه د شعب الایمان نو ته پوهه چې دا حدیث دومره ترزن نه ده د دې اسناد کې مسله ده دلته چې کم ګوره قذافی شعب دا ځانو هم صحیح نشي لیکل شعب څه دی او بیا چې شعب خودوه دی یو شعب الایمان د امام بهقی دی یو شعب الایمان د ایمان د امام حلیمی دی کم یو یاد ده زما په خیال لیول نه خبر هم نه ده که نه خبر دا چل به نه کوله دا خو نه کوي صحیح لیکه شعب الایمان شعب د شعبتو جمع ده د ایمان صدا پاس او یا سانګی دی ناغه سانګو باندې هغه کتاب لیکي دی خو خدمت لیکن د کتاب اسنادی حیثیت ډېر کمزور ده په دې وجہ هر حدیث بداغه چان پټک کې کدلی ولاغه پیش کولی یہ امام بخاری کتاب ده التنا حدیث راوالا بغیر سوچے سمجھے خلق دو ہوا ولی هغه التزام کړی د صحیح حدیث دغه التزام امام مسلم هم کړی لیکن امام بهقی دا التزام نه کړی په دې وجہ داغه هر روایت اب ګوره اور لکه د مار خوړلی په شان به پړی نه میریږي نو الله بکار سمې تا حدیث عام نه ما چوي هر څوک بوئی دے کې شفا دا فلان ننګ زما ایمان دې چې قرآن کې شفا ده فی شفاء للناس لیکن د دې صورت تا فیها شفاء من کل داء خبره پدې کې دا چې آیا دا ثابت دا خبره نه ثابت اسنادی بحث دلته ما کړی دا غي تاسو ضرورت نشته تاسو وګورئ کتاب ځان لواخله کوم شی چې ویلي شي بیا خلک نه بیانې خو دې حدیث اسنادی حیثیت کمزور ده دا موږ صرف دې د پاره بیان کو چې تاسو پته ولګي چې دې حدیث اسنادی حیثیت کمزور ده دیکھیں انقطاع هم دا انقطاع دې ته وی چې دوه روات په میانس کې یو راوی نه دا منقطع هم ده د دې داسې روات ته چې قلیل الروایت دي او داسې روات سره چې عنعنکی او مدلسین دي دا ځان له اصطلاحات دي په دې مختصر درسونو کې د دې تفصیلات نه کیږي
د دې صورت نمونه څه دي؟ محدثین مفسرین د دې 21 نمونه لیکي، خو زه هغه 21 واړه نه وایم تاسو ته، 21 نمونه یې د دې صورت. او قاعده مفسرین دا لیکي چې کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. دا تاسو چې کوم تعریف کوي د دې کې تاسو کې سړی را کوم ځای لیکلی د بایزونو پسې مونږ کال کړي دلی یو چې دا کوم ځای لیکلی، دا ټول خلک وایي دا کوم ځای لیکلی چې شرف کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. د یو مسمى نمونه ډیر وي نو دا دلالت کوي د هغه په شرافت. د دې صورت چې کله 21 نمونه شو نو دلیل د دې خو شو چې دا اشرف صورت دی. اولې به نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اعظم سوره ویلی دی، صحیح ده. دا امام نووي لیکلی دی المجموع شرح المهذب کې. او دا کوم چې سکالرز دي محققین دي له پکای چې دا هغه نه مخکې مو ګوري چې هغه نه مخکې دا چا ویلی. المجموع شرح المهذب کوم نسخه چې زمانه نهم جلد 4 صفحه کې دا د هغه عبارت دی چې کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. بصائر ذوی تمییز کې هم لیکلی دي صاحب قاموس، خدا رست دی د هغه نه. د دې لومبنی نوم کوم چې مشهور دی هغه دی کوم چې مونږ واغستو سورة الفاتحه. دا ورته ولې وایي؟ په دې کې څه د ډېر علم ضرورت نشته. فاتحه کلاول ته وایي. قرآن مجید چې سړی کولو کې شروع یې کوم ځای نه کېږي، آغاز د کوم ځای نه کېږي. حذیفه تپوس کوي وایي چې یا بودو آغاز متضاد به صحیح ختم وای. نو مې تا دا لیکلی وي چې مې غلط دی لیکلی بجوخانه اختتام ده، آغاز او اختتام ختم نه. تو قرآن مجید افتتاح د دې شروع د دې ځای نه کېږي، د دې وجه نه دې ته سورة الفاتحه وایي. بس دې لپاره نور ضرورت نشته دی. یہ تو سورۃ ام القرآن هم وی، ام الکتاب ورته هم وی، سورۃ الرقیہ ورته هم وی. رقیہ ورته ولې وی؟ حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې ملګري بار تلي وو، اوږې شوي د یو کلي والو نه روټۍ وغوښته، هغې روټۍ ورنه کړه. سوال جایز نه وي، لیکن چې یو ځای کې هوټل نشته دی او ستا کار خراب دی نو څه به کوې؟ ته ځان مړ کوې، خو چاته ووایه که دا انساني مسله ده چې غریب سړي له روټۍ ورکړی شي. لوږې په مخه کړی دی هغه له روټۍ ورکول دا انساني مسله ده، مسلمانانو نه ده. دا جدا چې مسلمانان دې معامله کې ډېر سست شوي دي. پخوا چې به جومات ته څوک میلمه راغی نو خلکو به 5 شپږو کسانو به جومات ته لوخره روان کړو. اوس څه چلي؟ اوس تیارې وپټي. امام استاد ګناهګاري دغه ټول نه رستو ځي که نه نه به ورله ورکوي. خلک چا میلمه یې وروره میلمه څه ته وایي؟ خو بس بودا روټۍ پې وخوروه. که هغه سړی نه به د روټۍ محتاج هغه دې ته نه ګوري چې تا چرګ یې خلی او که نه هغه ستا تندي ته ګوري. زموږ خلکو کې دا مسله ده، تندی یې بوټ کړي چې کور څه نشته نو تندی سره بوټی نشته. سچي بس ورته کېده سړی چې وږي هر څه خوري. دا غیرت خلکو نه وته دی. اوس دا بې غیرتي نه دي کول پکار. هغې خلکو دا بې غیرتي وکړه، دي د غوښتو باوجود روټۍ ورنه کړه. دي چې لګا خوا شو د هغې هغه مشر څه شي و چې په دمونو باندې او تعویذونو باندې خلک پیسې ورکوي. دنیا کې 2 کاروبار دی پې کې تاوان نه کېږي. یو تعویذونه لیکل، دویم قبر خرڅول. پس شیخ خخ کار سے جرے خرچ کړل لپاره به جنډې ولګوه. وایي دا بېګار شپې راغلی او ما ته یې وایي چې د من دانې ذموار یم. بیا تماشا کوه 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں لیکن تاوان نشته. بعضې خو ډېر تکړه یي دې باندې چې زعفران لګي. نو زعفران خو په 3,000 روپۍ توله دي.
څومره پیسې؟ یو 50 روپۍ پې لګي. نو زیړ سیز باندې د روجو زیړ رنګ چې هغې باندې به تاله ساختونه درکړي چې دا واله. دا حالت دی. الټی به درشي دا څه خلق دی، څه طریقه ده. صحابه کرامو چاله دا نه لیکل، هغې به هغه الفاظ وښودل چې دا وایه، لیکن ملا صاحب هغه الفاظ نه ښیي. هغه الفاظ په دې نه ښیي چې بیا دا مدنۍ کې فرق راځي، او الفاظ په دې هم نه ښیي چې هغه قرآن او حدیث نه وي. هغه بس بدوحو به وي، بس یا جبرائیل او یا دردائیل او یا اسرافیل به یې څه کوي؟ هغه تا ته ځان کافر کوي چې تا ته څیزونه ښیي. دې دی چې رقیې ویلې دوی ورته ویل دم یې کراله، نو هغې ورته ویل چې ټیک ده. نو یو صحابي ولګېد، نو سورة الفاتحه پې وویله، د الله شان دی، ټیک شو. چې ټیک شو، دی ورته وی څه درکړو؟ دی ورته یو کنډک راکړې راله، تاسې خلکو نه اخیستل غواړي، په زوره ته اخیستل غواړي. یو کنډک بیزې یې ورکړه. د هغې اختلاف پیدا شو په آپس کې چې دی خوړل به جایز وي که ناجایز وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورسېدل، هغه ورته وفرمایل وما یدریک انها رقیه. عجیب علم نه دی، تا ته څه پته ده چې دا رقیه ده؟ یعنې دا رقیه ده، دا د دم صورت دی. موږ ته ډېر خلک وکړي ته څه دم اچوې؟ څه دم اچوم؟ الحمدلله رب العالمین ولدوالین پورې وایم، بس دم ولګو. بیا د خلکو هم خوله یو نه وي، که دا وایه ویجي قل هو الحمد، هغه خوله دا خون پنجونه ده. پښتنو نه به ځان خلاص کړه، دی به خامخا دا پتا باندې وایي، په خپله یې ووایه که نه، داسې چل دی چې ته مونځ کوې نو الله ستا مونځ قبلوي که نه قبلوي؟ قبلوي. نو که ته یې ووایه په یو مریض باندې هغه دم کې قبلېږي به که به نه قبلېږي؟ او خامخا ذهني غلامۍ کې مبتلا یې، نو څه وکړو؟ بیا هغې ته وویل قد اصبتم، تاسو ټیک کړي دي. اقسمو، تقسیم کې ده. وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، صحیح بخاری حدیث ده، حدیث نمبر 2276. مال پکې هم یو برخه راکړه. دا جایز دی، مخکې نه ټاکم او څه شی دی وکړه چاله چا څه پیسې درکړې نه واخله، دا جایز دی. فضل اعمال کې حدیث لیکلی چې صحابي څه شی وخوه چاته، بیا ول هغه غشې ورکړو. صحابي وایي چې ما ویل خو غشې دی، د الله په لار کې به ولګوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اورېد نو راته وفرمایل دا د اور یو ټوکړه ده. حدیث موضوع دی، دا صحیح حدیث ده. د قرآن مجید هغه ختم چې د هغې نه مراد د مریض شفایي، په یې باندې اجرت جایز ده. او د قرآن مجید هغه ختم چې په هغې کې د مړي ثواب مقصدي، په هغې اجرت حرام ده. دا فرق کوه. تعویذونو کولو والا دومره ګناهګار نه دی، د دې ګناهګار یې چې هغه ډکوس لګوي، عقل کی یا وی نو اغستی شي بیخ. لیکن هغه سړی چې هغه ختم کوي مړي پسې او په هغې پیسې اخلي، دا حرام دی قطعي. د علما احناف فتوا هم په دې باندې ده، بلکې در مختار شامی ټول لیکلي چې الاخذ والمعطي کلاهما آثمان. اغستون کې هم ګناهګار دی، ورکون کې هم ګناهګار دی، دواړه ګناهګار دی. او علامه شامی په دې مستقل کتاب لیکلی، رسائل ابن عابدین کې دا غشته دی. په کې هغه لیکلي دي چې موږ ته د خپلې زمانې د خلقو پته ده، دی خیراتي څه شی نه ورکوي، دی د قرآن د لوستلو په عوض کې ورکوي. او چې کله د عوض کې هغه واغسته د ثواب ونه شو، نو دې څه شی بخي خلکو ته. دا خو ځان له بحث دی چې آیا مړي پسې ختم شرعاً مشروع دی که نه دی، دا ځان له بحث دی. مونږ ستا هغې اصولو ته راکوز شو چې دا ټیک ده، مونږ تسلیم کړه چې ټیک ده، خو آیا د ویلو دغه طریقه ده؟ دې ملک سم کار دی، بس قرآن مجیدونه خلک خرڅوي، د ختم سپارې جدایي پکې هر جماعت کې پردي.
ته بې علمه ښکرې لګي که نه ختم شي بارس ته وایي د الله یو کتاب دی بس 13 پاري 13 کسان له ورکړي بالښتونه تقسیم شي زه چې کله نه راغلی یم د الله په فضل 1978 کې زه فارغ شوی یم دلته راغلی یم هغه وخت نه وایل تر اوسه پورې دلته به دا ختم نه شوی بفضل الله تعالی ومنه وکرمه موږ ته څوک ویل هم نه شي کوي نو ځان لګاو که نه دا زموږ کار نه دی د دې نه ځان وباسئ د جنجټ نه څه مصیبت کې اخته د دې شرعن ثبوت سره چې سړی مړ شو صحابه کرامو آیا دا کړي دي تابعینو کړي دي تبع تابعینو کړي دي ائمه مجتهدین کړي دي چې یو شي ثبوت نشته پای سره ته انخلي خامخ زما دا مطلب نه چې مړي پسې ثواب نه رسي زما چې کومه خبره کړې ما ته هغه ووایه چې دې چیز ثبوت شرعن نشته اخو مولیان دي که نه څه وایي دا د مړي سره خپو ته چې وایه د مړي سره خپو ته چې وایه څوک وایي د هغې حیثیت موږ نه دی خولی چېرته چې دا خو صرف د یو صحابي موقوف روایت دی او هغه وصیت کړی و د دې چې ما ته ووایه که ونه ویلی شي نه بهتر دی دا خو نه ده چې ګنې موږ خامخا په دې انښتي یو چې ووایه نه ویلی بهتر دی ځکه چې یو صحابي رایه ده دا بس صرف نور ته نه دی ویلی شوی دې ملک په هغې کې هم بیا روانې کوي ماشومانو ته یې وایي ماشومانو ته څوک نه ویل دا مړی نه دی او چې کم ځای له ګوته وړی نه کې دي لتې والي دي د یو څیز ثبوت هم نشته دی په کې بالغ ته وی نابالغه ته نه وي دی ګناهګار نه بیا په جنازه څه لګی خدای اندېښه کړه که چې بېغمه شي دی دین چې نه وي نو دغه مسلې علم پکار دی بنیادی طور دغه روایت موضوع دی دا کم چې پیش کړي او د صحیح حدیث مخالف دی صحابه کرامو په دې اجرت اغستل د قرآن مجید دم باندې اجرت اغستی شي د قرآن په تعلیم هم اجرت اغستی شي استاد لګیا دی قرآن ښیي خلقو ته الفاظ صحیح کوي حفظ کوي دی اجرت اغستی شي امامتي کوي دی اجرت اغستی شي ولې وجه سره د استاد به څه خوري د خاورو باندې پای دا مصیبت خو دې خلقو جوړ کړی دی چې عالم به راولي د هغه د کور خیال نه ساتي د هغه د خوراک خیال نه ساتي د هغه د جیب خیال نه ساتي په دې ځای ورته بدعات شروع کړي هغه بدعاتو باندې خپله ګزاره کوي که خلق دا ذمہ داری وګڼي چې بھائی موږ به عالم له کم سے کم 40-50 ہزار روپے د میاشتې ورکو یا به کار سمې تاسو کې اکثر مقتدیان هم یې کوي تاسو څومره پیسې ورکوئ مولا صاحب له 1000 روپے هم چاته ورکړي په ټول عمر کې د میاشتې نه ټول عمر کې 1000 روپے نه دي ورکړي ظلم دی وختي ما تقریر کې ویل استاد بس تنخواهي د جماعت د استاد په 100 روپے باندې تاسو یو ماشوم 100 روپے باندې تاسو رضا کې دروازې نه زبو منم تاسو پبلک سکول ته جزیه له 100 پیسې ورکوي دروازې داغه فیس څومره داغه فیس داخله څومره نو که د جماعت امام له موږ 100 روپے ورکو د میاشتې نو په کال کې څو شوې 1200 روپے په 1200 روپے هغه موږ له بانګ وایي اقامت را لګوي بعضې جماعتونه خلک امامانو له جماعت هم پاګوي پوړ بار کوي پوړ دننه کوي جمعې خطبه وله وایي جمعې تقریر ورله کوي مړی ژوندی ورله کوي ماشومې چې روزي پیدا شي نو هغه له بانګ هم وایي ولیمه کې هم شریکي او دارنګې دی چې مړ شي نو هم یې ښه ښیي دا 12-14 ذمه داری چې کوم دی نکاح والا هم تړي پوه شوې دا دومره ذمه داری دی په 100 روپۍ میاشت کوي انا لله و انا الیه راجعون ډېر ظلم دی امام په خپلو خپو ودرول پکار دی چې هغه ودرېږي په خپلو خپو باندې چې هغه سم کار کولی شي خو علاقې چې سړی دا ذمه داري وګڼي د یونیورسټۍ د استاد تنخواه 1,80,000 روپۍ هغه پروا نه کوي بچا خپل کار وکړي خلک پکې چا راوست
هغه ریبانان خو حق کوي نو دی غاړه نه یو په لته وي بلې په سوق وي محتاج دی هغې ته علما هغه خوددار پکار دي د علماو خدمت پکار دی خو بعضې سړی خفه کي پکار دی چې عالم د چا کوڅې ته نه ځي خلقو له پکار دي چې هغه کور کې ښه مضبوط شی پوخ کي او مجمع کې واچي او پای ښه پرده واچي بیا جومات ته راوړي استاد له خو دی خامخا دله خوند ورکړي چې دی نن دې کوڅه کې او سبا هغه کوڅه کې بل هغه کوڅه کې دا پکار دي چې علما دې نه روزي امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه به د جمعې په ورځ یو څادر اچو د هغې قیمت 10,000 درهم هغه ورځ دا به ولې اچو چې خلکو ته امام کچه ښکاره نه شي نیچ ورته ښکاره نه شي دې څه تعلیمات دي امام که غریب هم دی هغه خپل غربت نه لري ښکاره کول پکار هغه ته ښودل دا پکار دي زه که الله په فضل ښه مالدار یم الله یې به کار سمي صحابه کرامو رقیه باندې اغستی دي پیسې دی که حراموالي څه نشته اوس هم ډېر شي خلک لګیا دی چې د امام حنیفه رحم الله مذهب دا دی چې په طاعاتو باندې اجرت حرام دی په دې کې هغه منفرد دی یوازې دی او د هغه شاګردان هم د هغه نه په دې کې اختلاف لري ټول نو بیا ته د امام حنیفه په مذهب به عمل وکړو رفع الیدین نه کوې که نه ځکه د امام حنیفه مذهب دی آمین بالجهر نه کوي ځکه د امام حنیفه مذهب دی نو تعالی هم په ختم څه نه در کوم ځکه د امام حنیفه مذهب دی هلته پکې پیسې رالې که نه هلته بیا وي د متاخرینو چې دا فتوا ده پوه امام حنیفه سره خلقو مخکې هم دا نه ده منلې وروستو چې کوم آیت کریمه راځي زه به وښیم درته د هغې لاندې به امام قرطبي وګورئ چې د امام حنیفه یو دلیل هغه راغستی دی او څنډلی دی علمي میدان کې خلک د چا خیال نه ساتي د چا د مرتبې خیال نه ساتي د هغه دلیل سره د هغې کاري چې دا دلیل څومره مضبوط دی او څومره کمزوره دی د بار کیف دیتا صورت الرقیه هم وایي نور انګنت نمونه یې د دې د دې لومبنۍ آیت کریمه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا قرآن ستاسو مخې ته دا وشمېرئ په ګوتو شمېرئ چې بې یو سین دوه میم درې شمېره داسې دا به څو ټکي جوړ شي دی نه بې سین میم الف لام لام الف ہے لام لام الف ہے ما ہوئے لام لام الف ہے الف لام رے رے کنے یو رے بھائی شد دینا دا بدورے گانش الف لام رے رے ہے میم نن کا ہے میم الف نن ہے میم الف نن ہے میم الف نن اور الف لام رے ہے یہ میم سوچو 21 بائی یا 22 21 بائی یا 22 اللہ کے کا الف لری کو نو 21 بشی کا اثر شمیرے بیا 22 داتا تا پدے وائی چې بعد خلق یو دوکا جوړه کړی ده دا به جمع کی نو جی د حروفونه ابجد باندې واخلی ده تو جی دا 786 دی نه جوړ شو 786 به ولګي لکه دا ایسے لګي دا جی بسم الله ده لکه دا د یهودیانو علم ده دا علم ده ابا جدنا فعصا دې ته حروف ابیجاد وایي د دې جوړونکي ابو جادو هغه ویلو ابا جدنا فعصا زمونږ نیکه د الله د حکم نافرمانی وکړه نو ګناهګار شو ستام دا عقیده په پاک و هند کې دې ټول نلوی ماهر یو علامه دی علامه اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان مجدد میات حاضر ته دې صدی هغه مجدد دی مولانا احمد رضا خان بریلوی دا فن هغه ډېر ښه ورته د دې وجه نه د هغه هر کتاب چې ته ګورې نو د هغې چې کوم نومي نو لاندې به یې هغې ته د هغې عدد هم لیکلي هغه عدد کې به یې دې خیال ساتلي چې دا ما په فلانکي کال کې لیکلی دی
دومره ماهر داسې ماهرین په قرآن او حدیث نه پوهېږي خلک ګمراه کوي بیا دا د خو خلکو علم نه دی 786 قرآن نه دی یو سړی مونځ کوي ودرېږي الله اکبر بیا ورپسې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 786 الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مونځ به وشي که فاسد بشي ولې بسم الله ونه ویلو دا 19 عادت مونږ ولې وې زمونږ دا خلک ډېر عجیب و غریب طریقې کار کوي یو شی به جوړ کړي د ځان نه بیا به وایي دا 19 عادت چې کوم دی که نه دا ډېر مقرب دی او دا ډېر عجیب و غریب دی نو بیا د هر یو صورت آیتونه خو شمېرلی شوي دي نو چېرته کلکولیشن یې کړی نو څه وایي دا جي د 19 حاصل تقسیم دی یعنې په 19 برابر تقسیمیږي کله د 19 سره ضرب ورکړی دی چې د 19 حاصل ضرب دی نو بس مسلمانان خو دی خو هغه علم نه تسلیموي کوم چې صحابه کرامو چې راوړي دا جي اعجاز دی اعجاز عددي فی القرآن عربیان هم څه ځان شرمولو په دې به کتابونه لیکل هغه اساو ته بہت کوي دا غلطه طریقه دی تا ته یو مثال وښیم ته پوښ مولانا شریف علي تانوي رحمه الله دا یو شاګرد و هغه ته وایي جي ستا فلان کې سن دی ما نه خو سن یې دی اوس ستا سانې فلانې سن پیدایش دی وایي جي هغه دې پیدایش دپاره موږ سره الفاظ دي څه شی کرم عظیم یعنې ستا پیدایش یو لوی کرم و چې الله په دې دنیا باندې وکړه چې تاسو حرف او ابجاد باندې ولیکئ او د هغه تاریخ پیدایش سن پیدایش به ترې وځي او ډېر هوښیار خلک و هغه ورته ویل مخالفین مکر عظیم بھی پڑھ سکتے ہیں کرم او د مکر عظیم کرم یې الټه کړه عادت خو به هم هغه راځي کله بدلېږي به عادت به هم هغه راځي کوم چې د هغې و یعنې مخالفین ما ته مکر عظیم هم ویلی شي دې مطلب دا دی چې دې سیزونو کې ورډوبېږي ما دا غلط سیزونه دي 786 بسم الله نه ده نه د 19 حاصل ضرب او نه د 19 حاصل تقسیم ما خپل بعضې کتابونو کې 19 کا احصا لیکلې ده هغې نه مې بحث هم کړی دی او یو تاریخ هم لیکلی 73 74 کې دی باندې یو جلسه شوې وه پای کې دا خبرې کېدې کراچۍ نه ټول نه مخکې یو رساله به راوته 19 کا احصا هغې کې هغې د دې کمالات ویلي وو بیا هلته زموږ یو وزیر صاحب عبدالباقي صاحب هغه سره رساله بیا خلکو ته سنډوله ما هغه وخت هم د هغې جواب کړو دا غلط کوی تاسو الله موږ له تایید راکړه د هغې اصل کې دا خبره چې چا کړې وه د هغه نوم و ریچرډ کیلف دا په اسرائیل کې یو عیسائی و یهودي و هغه ریچرډ کیلف نه دې صاحبانو رشاد خلیفه جوړ کړ او دا هغه یو شی وړاندې کړ دا به ټول راځي چې دا حاصل تقسیم دی دا ما دا معجزه ده نه معجزه یې ده نشي ویلی د قرآن اعجاز د مخکې نه موږ ته معلوم دی عددي اعجاز د قرآن موږ نه یو قایل دا ګپ نه لګو خیر جو وخت تیرېده صورت التوبه د الله شان دا دی چې هغه د 19 نه حاصل تقسیم دی او نه حاصل ضرب دی ناغي ته دلیل په لاس ورغی او هغې څو لیکل کمپیوټر ثابت کړه چې په قرآن کې سورۃ التوبه کې آخري 2 آیاتونه الحاقي دي په خوند یې پوه شوې اوس الحاقي څه مطلب دا د الله نه دي دا پکې چا لګولي دي د هغې مطلب څه شی و مطلب قرآن مجروح کولو هغې د مسلمانانو ذهن کې مجروح کړه نوي څیز ته په دین کې مه خوشحالېږه کل جدید لذیذ دا دنیا کې کوه دین کې کل قدیم لذیذ دین کې رستو ده ته دینی تحقیق اصول لای چې دا شاته ځي صحابه کرامو ته به تابعین او تبع تابعین ته به اما ته یو جمله بار بار ویله چې د دین باغه تعبیر کو کوم چې صحابه کرامو نه ثابت دا ځان ته مخې ته بس ته به ان شاء الله چر نه بلاره کېږي
آیا صحابه کرام پر ریاضه پویدل که نه پویدل؟ ته سیدنا علی څه حیثیت و دا وګوره بیا خبره کې ډېر شي لطیفې دي حسابه کې هم ډېر شي لیکلي ته ډوډو تقسیم او د پیسو تقسیم او د اوښانو تقسیم او درې سوزونه په دوو کې څنګه تقسیم او برابر به تقسیم صحابه کرامو کې پوهه خلق دی لیکن دا قسمه اعلان هغوی نه وکړی چې دا د 19 حاصل ضرب دی او حاصل تقسیم دی لہذا دا معجزه نه وه دا محض یو دوکه وه هغه سړی څه شه بیا هغه امریکا کې د پیغمبرۍ دعوه وکړه ریچرډ کیلف رشاد خلیفه او بس زما په خیال چې دویمه هفته وه یا درېیمه هفته وه څوک نر بچی پېښ شوی دی نو بس فذبحوها وما کادوا یفعلون دا د فتنو دا حال څه سوچیاسي هم دی دې ته مه ورننوځئ بسم الله الرحمن الرحیم قرآن دی او 786 قرآن نه دی بسم الله الرحمن الرحیم دیکھیں دا بسم دے کہ بے اسم دے دا نقطه زده کې د بے دا سره داسې کړی الف چې تاسو کیلیګرافي نه ده کړی که نه خوش ختیم نه ده کړی الله دې فضل نه محروم ساتلی خاص کر دا نوی نسل دا خو د پوائنټر او د بالپن پیداوار دی دی خو هېڅ نه دی خبر دا چا چې په تختې باندې خطونه لیکل که نه نو په دې هغه پوهېږي چې دا داسې راښ کوي بیا داسې راښ کې دا الف دی دا هغه بې اسمې کې هغه الف چې دی نو هغه یې دې خوا کړی دی تاسو وګورئ دې لیکل به داسې نه وي دې اثر به داسې غونده وي دا سر چې داسې کېږي ته څه وایي ته قط وایي قط یو قط راښکه قط اصل کې هغه کټ دی کم چې سړی په قلم ولګوي قلم چې سړی جوړ کړي یو طرف نه او بل طرف نه بیا داسې کېږي او په هغې باندې چاقو کېږي هغه یو اواز کوي که هغه اواز ته قط وایي قاف او طی یو قط دا مطلب چې داسې دی که دا یو قط شو چې دویم دی که دا دویم قط شو درې الف درې قطی نو کله چې دغلته دي داسې که دا یو قط راغی نو چونکې بې دا د بې قایم د الف قائم مقام د هغې راوس خو لاندې ورته نقطه په دې وکړي چې دا بې د اصل کې دا اصل کې دی بسم الله اصل د دې لفظ دا دی سبح اسم ربک الاعلی چې وګورئ نو هلته کې سبح پسې اسم دی که نه دی الف لام شته که نشته الف سین میم او دلته کې دا بل علمي غلطي ده چې دلته کې دا الف الزول دی بی سین میم خو خندني ته وایي بې اواز خندا ته بسم وایي تبسم چې ورته وایي و دا چې شمیرې دی کې به الف ورشمیرې 19 څنګه کم ځای ته ثابت دی بیا رحمان و رحیم ری باندې شد دی و دا دو دي دا به دوه شمیرې دا الرحیم بل به هم دوه شمیرې دا 19 نه نشي جوړو دی دا جهالت کا رشمه دا کم چې خلک کوي دا څیزونه لوستل غواړي د دې لپاره کتابونه وي ادب الکتاب ادب الکاتب دا قسمه کتابونه دا فني کتابونه دې نه خلک نه واقف پیژني نه اوس دا چې ولولې دا وتا ته لیکلو چل خي ته هر یو سیز چل بخي داسې شی دی داسې شی دی بلکې پوهې کې د صحیح جوړولو چل مې او د کاغذ جوړولو چل هم ښي پکې تاسو خو بادشاه نه څه کوئ هېڅ څه شی چاله نه ورځي لیکلو په چل هم نه پوهېږي بسم الله الرحمن الرحیم بعضې خلک عذرونه پیش کوي چې دا مونږ خط کې ځکه 786 لیکو چې خلک خط داسې غورځوي رسول الله صلی وسلم چې غیر مسلمو ته کوم خطونه لیکل هغې ابتدا څه نه وه بسم الله ته ډېر محتاط دی که هغه ډېر محتاط تا نه قلقلا مه جوړوه که او کافرانو ته به یې لیکل پای کې سیدنا سلیمان چې کوم خلک لیکلی و ملک سبا ته مسلمان و هغې شروع د کوم ځای ده بسم الله الرحمن الرحیم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم دا ګپې به نه لګو چې لیکې نو بسم الله ولیکه چې د لیکې 786 هم نه لیکي ځان ته بېغمه تر ځان احتیاط شروع کی عام خص منه البعض عام مخصوص منه البعض دا خبره ده کې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل چې کوم دی به غورځوي په خپل دې کې
دا فایده راو دی کې دا فایده را دا سيزونه ځان سره کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلی دي خلقو ته کته دا غنه زیات متقی زیات پرهیزګار نوټي بسم الله الرحمن الرحیم الله کې دنه الله اسم کې ډېر بحثونه کېږي چې دا د سشي نه ماخوذ ده دغه یو کلام دار چې دا ماخوذ نه دی مشتق نه دی څنګه چې دا الله ذات غیر مشتق دی نو دارنګ الله غیر مشتق دی تر بعض مفسرین رائے دا د لوی خلق رائے دا لیکن دې سره اختلاف ساتلی شي ولې چې کله اسم شو نو خامخا مشتق عربي دی اشتقاق به کېږي او دا د شرک دلیل نه دی اکثر مفسرین دې طرف ته دي هغه اشتقاق ماده د اشتقاق کې اختلاف شته یہ هغه اختلاف معنی ویسے ہی الہ چاہتا ہوئی مولانا روم یو کتاب دے مثنوی معنوی ایک هغه لیکلی دی چې معنی الله گفت آن سی بوے یولہونا فی حوائجہم لدے الہ چاہتا ہوئی آغا ذات چاہتا حاجاتو کے آواز کولش سیبوے کم چاہے نحو امام دے اغا دا الہ مانا دا خود لیدا چے خلق اغتا پا تکلیف کے آواز کئی غیبانہ آواز چاہتا گئی خلق اغا الہ ہوئی گفت اتینا فی حوائجنا الیک گفت تو او آیا اتینا فی حوائجنا الیک یا اللہ مونږ خپل حاجتونه ستا دربار ته راوړل ستا نه غواړو والتمسناها وجدناها لدیک مونږ ستا ته د هغې درخواست وکړو ستا دربار کې هغه پیش کوو نو څه وموندل وجدناها لدیک مونږ د هغې اجابت تا سره وموندو د بنیادي خبره زده کړه د الہ څه قانون شو د الہ قانون به زده کول غواړي په دې به لږ وخت لګي زموږ خو ترکه میں تاسو دا قانون نہیں زده کړی نو تاسو به لګیا هغه معنی به کوئ چې لا الہ نشته معبود برحق معبود برحق صحیح وی پښتو پکې معبود برحق باندې څوک وایي ساده معنی وکړه بس او دې لپاره ډېر خو نه وایو خو یو دوه دلایل تا ته پیش کوو یو دوه چې تا هغه وپېژنې شلمې پارې شلمه پاره وباسه امن خلق السماوات هلته کې قرآن مجید د الہ قانون لګي اسې ډېر ځایونو کې دی خو چونکې هلته کې ډېر زیات دي نو دې وجې نه موږ ته ښیو چې دغه ځای نه ته زده کې چې الہ څه شی دی الله څه شی دی الہ څه شی دی د الہ او د الله قانون دا دی چې د دې نه روان دی یا رستو به د الله خاص صفات لیکلي هغه په مخلوق کې نه مخلوق باندې شي کوله کا مخلوق نبی دے کا ولی دے کا پیغمبر دے کا ملک دے ہر څوک چره کا ژوندې دے کمړ دے اکار باغ نشي کول دا قرآن د مینځ د خبره کو د خېټه نه کو امن خلق السماوات والارض تپوس کوي څوک دا کس خلق السماوات والارض چې جوړ کړی د اسمان نو زمکا کار ذکر کو خلق د اسمانونو او د ځمکو یو دویم وانزل لکم من السماء ماء او څوک د هغه چې راوري د پاس نه اوبه څوک راوري دریم فانبتنا به حدائق ذات بهجه نو راټوکو مونږ پای باندې حدائق باغچې ذات بهجه خوش منظر مزیدار غنې او ګورې ښکلې دا درې صفات ذکر کړل خلق د اسمانونو د ځمکو باران را ورول او پای باندې باغچې را خېجول مختلف قسمه بوټي را خېجول دا چا کار دی الہم مع الله میاس کی خو جمله ویلې دا چې ما کان لکم تاسو اختیار کې دا نه دي ان تم بیتو شجرها چې تاسو پیدا کې روټو کوي د دې بوټي دا هیڅوک نشي ټکول الہن دا نتیجه ده
دا درې صفات چې مونږ ذکر کړل مونږ ته شیخ القرآن رحمه الله معنا کولا پنډه شیخ القرآن الہن آیا شتر سوک داسې چې هغه ځمکه اسمان پیدا کی الہن دا معنا لا الہ معنا به گردان به کو په مونږ په دې باندې ډېر زیات وخت الہن وی بولو وای را سره خپل مخکې لا الہ نہیں ہے کوئی اسمان زمین بنانے والا لا الہ دا معنا شو قرآن نے ثابت شو اور لا الہ نشترے سوک باران ور ان کے زمون علاقوں کے رشتہ ہے زمون علاقوں کے باران ورئی ما ته یاد دی چې کله باران نه کېدو خلکو به د سوټو غړو به جوړ کړو یو ولی په قبر به واچو چې کده نه ریزان نه ویلریږي داخله تیار کې اوساده کنه داخله تیار کې اوساده دین ورته څه لګي دا شرک تر حد پورې رسول خلق الہن آیا باران ور ان کې شته اچھا کله باران ډیر شي بیا وسه چل گئی هغه دا پر جدا شرکونه شروع کړي عجیب و غریب حرکتونه کې سپګه به نه الله به الته کې لچکړه ہو جائے چې دا الله ته فریاد کوي تنه شي ګوره حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ویلخ یو عربی راغے وچ یا رسول اللہ تباشو باران نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تکڑ اللہ سے دمرے پور تکڑل چې داغو د ترخونو سپینوال اخکارش مونږ ولیدو ا دعا یې وکړه چې یا الله مونږ باندې باران اورخ اللهم اسقي فلان فلان بشمیر دعاګان ناغوی مونږ چې راتلو بالکل وریاض نه و چې راتلو کور ته لواندر آلو بیا یو هفته متواتر باران ورېدو تر دې پورې چې ساروي د ګیاګانو نه اوښلېدل هغې کال ته بیا عام الفتق وی فتق باندې د خېټې شلېدل نو هغه صحابي دی یا بل صحابي دی راغی چې یا رسول الله اوس بل شان هلاکي و په پوله کې سپی خخېږي پښتانه وایي که نه هغه بیا لاس پورته کړل نو یې فرمایل چې اللهم حوالینا ولا علینا اللهم علی الجبال ولا کامع منابت الشجر نو صحابي وی چې کله مونږ راتلو نو بیا انور کې راتلو بیا نور دومره تیز و چې سوري ته د دیوال نو سوري هم بیا تلاش کو سکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه غوښته دا عقیده خلقو ته خې مونږ باندې پیدا گردان کو چې لا الہ نشتره باران ورون کې نشتره باران درون کې الا الله دا ټول رکوع تقریبا دغه شان دی دا کوم رکوع چې مونږ وایو دا دغه شان دی لګ لګ پکې وګوره امن جعل الارض قرارا زمکه چا ټینګ کړی ده نو څوک به قطب ټینګ کړی ده څوک به ابدال ټینګ کړی دا الله کار نشته نه عجیب و غریب خلق دی زمکه ټینګون کې الله وی وجعل خلال انهارا نو پیدا کړی دی پدې کې نیرونه اشپغم وجعل رواسیا دې کې درانه بوجنا چولی وجعل بین البحرین حاجزا وم پیدا کړی دی د دوه قسمه وبو پمیز کې یو حاجز یو پردا الہم مع الله دا یو راخلا او د لا اله الا الله معنا کو چې لا اله نشتره زمکا ټینګون کې الا الله د الله نه سوا بل څوک او لا الہ نشتره نیرونا دریابونه بیون کې د الله نه سوا بل څوک نشتره د غرونو پیدا کون کې د الله نه سوا بل څوک او نشتره دو بو پمیز کې بیلون کې سوا د الله نه بل څوک دې ته قرآنی توحید وی داخل خو دوخه کیسه ورته مکو ته بیا تم دا وی چې اما یجیب المضطر اذا دعا هغه څوک دی چې رسیږي محتاج ته چې کله هغه ته آواز وکړي ټک پټک څوک دی او بابا دی هغه ځای کې ټک پټک ورسي چې دلته یې د مرید پړه کې خیال راشي او دالته نه کار وشي نو دا لا اله الا الله چې لا اله الا الله مستر چې کله آواز وکړي را رسي نو هغه ته الہ هغه مخلوق نه لا اله الا الله نشتره د یو مستر د یو محتاج
دعا قبل ان کے اللہ دا اللہ نے سوا بل سوک ویکشف السوء بد سوک لري گئی تکلیف لري کہ ان کے سوک دے زمانگ دا خلق ہونا تا پوسو کہ بات سوکو باسی ارے بابا اشتر ہے بعد بابا اور تو بعد باسی لیکن کشف السوء ہو اللہ گئی نا کشف السوء اللہ گئی تو شرک کم قسم دے چاہے خلق پر خلق زمانگ استاذ محترم بویل جے ہر قسم مرض دا پارا بابا ہو ذمہ دار خو یو بیماری و دا غیر پارا نو نوم دا پارا وی هغه پلان کیږي چې پیدا شه نوم بابا مې نوم دې پریوزي هغه لا بس کله کله سړی وی کار کیږي که نه پنډی شیخ القرآن له پښتو نه ورته به وایي مونږ لړ شو نو کار خو شي که نه کار خو شي دې جواب شیخ الاسلام لیکلی دی رحمت الله تعالی علیه دې سړي چې د شرک خلاف دغه شرک څومره جرړې کمزوري کړي دي که نه دومره بلې چا نه دي کړي ځکه د خلکو دشمن دی قرامته او څه قبرونو قرامته قرمتیان فاطمیین دا خلکو چې دا روافظو او دی حجر اسود تختول او پټ کړو او د هغې قبرونو دا یې قرامته و د کومو خلقو چې اسونه یا اوښان دا به بند شو خېټې به یې بندې شوې د خلقو به هلته راوسته یو څو چکرې به یې ورکړې دا به آزاد شو بیا ګوره کار پې کېږي هغه یې ظالمانو دا سره مسلمانان نه دي او کافر دي او دی له الله په دې قبر کې عذاب ورکوي نو څاروي په هغې پوه شي نو د یرې نه په دې ریښې ولګي دا زویا کرامت دی د خره سر دی کرامت دا ټول دغه شان دي دا د دې تاریخ ته ګورې که دا اولیاء الا من شاء الله کم به یي پکې بزرګان اکثر و بیشتر دغه شان دي ډولکې بابا کوتا شریف کوتا قبر ابتباد غاړ دلل شي پوه دا خو عجیب و غریب حرکتونه دي خلک الله سره څه پرېښي دي بچی مخلوق ورکوي تکلیف مخلوق لري کوي دانې مخلوق لري کوي ټوخي مخلوق لري کوي د سرې د سور دو یا سره مخه مخلوق لري کوي نوم مخلوق لري کوي دانې مخلوق لري کوي الله سره اوس کار نشته دا خو چوټي دا معطل دی اوس د الله مسله ورته واضح کې خلق مسلمانان کې الله بندګان تاسو کفر کې مبتلا شي یکشف السوء بد حال څوک لري کوي لا الہ نشتره څوک بد حال خکون کې الا الله تعالی نه سوا بل څوک د دې کلمې په زور په ماویل اشارتن چې عرب د دې په معنا پوهېدل ځکه هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرچار ته نه پرېښود اوس خو ولاړي ښه مزېدار سپیکر ده ټول بس ملا صاحب لګیایي لا اله الا الله خلک هم لګیایي شل ځله به لا اله الا الله یو ځل سره محمد رسول الله وایي ستا کلمت ویبه داسې ده که نه کلمت ویبه داسې ده چې شل ځله به لا اله الا الله وایي او یو ځل به ووایي چې محمد رسول الله لعنت الله علیهم الله دین یې برباد کړی ده کلمت ویبه خو ده لا اله الا الله محمد رسول الله دا خو په بدعت کې هم دننه بدعت پیدا کړه اوس د علوم دیوبند یو محتمه وفات شوی دی الله دې وبخي دا کلپس موجود دي هغه وایي چې زمونږ بعضې خلقو دا کار شروع کړی ګمن دا کار شروع کړی دی نور بې شمېره خلقو چې لګیا وایي لا اله الا الله وایي لا اله الا الله لا خلق ورسره وایي بیا آخر کې یو ځل محمد رسول الله وایي هغه وایي زه د دې فکر نه کوم دا بدعت دا چې هر څوک کوي که زما خپل ملګري کوي نه بدعت داسې نران خلک په ګاري چې رښتیا ویلی شي دا ډېر شي خلک دی هغه د هزارې هغه چې کوم پیر صاحب وفات شوی دی دا هم دا حرکتونه دا عجیب و غریب کارونه دا به انشاءالله ذکر بالجهر کې تاسو زه وښیم چې دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه څه مسلک دی هغه مسلک خپلول پکار دی لسم وی ویجعلکم خلفاء الارض څوک دی هغه چې تاسو یو بل پسې پیدا کوي په ځمکه کې اندر الہ به څه معنی شي هغه ذات چې مونږ یو بل پسې پیدا کوي پلار نه زوی د زوی نه زوی د زوی نه لور داسې سره چلیږي
انسانی نسل چلون کې الله دے دا هغه د الوهیت صفت ده. بیا ولسم هدایت فی ظلمات البر، ولسم یرسل الریاح هواګان لګل، دیالسم یبدأ الخلق پیدائش، سوالسم ثم یعیده اعاده د انسانی پیدائش، اور پنلسم من یرزقکم من السماء والارض، رزق سوک ورکی. بیا آخر کے پرے ٹاپا لگئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. الوہیت سره دا بنیادی عقیده دا یو سړی چې چاته آواز وکړي چې یا فلانی را مدد شي، دا عقیده دا چې زما په دې خبر هغه پوهیږي، علم د غیب لري. په دې وجه قرآن د الوهیت مسئلې پسې متصل د علم الغیب نفي کوي چې د الله نه سوا بل څوک په غیب پوهیږي نه، نو ستا حاجت به څه پوره کړي. قرآن کې نورم ډېر دا ځایونه شته دی چې پای کې دا مسله واضح کړې ده. بسم الله معنا وسی دا بے د څه شي ده استعانت وایو که د الصاق وایو. د الصاق مفسرین اخلي دا الله نوم سره چې رحمان الرحیم د شروع کوم معنا کوي، الصاق معنا بدای شروع کوم مخکې مو وایا. اشرعو دا قرآن کې نشته کنه، دا مونږه پټه راو باسله اشرعو وایو مونږه ټیک ده، دا متعلق ده، متعلق واړي پوهیږو په دی، لیکن دا خو محذوف دی چې کم محذوف نه دا غي معنی حق څه شي رستو، دا غي حق د معنی رستو. شروع کوم په نام د الله دا مو وایا، دا الله نوم سره چې رحمان الرحیم دې شروع کوم دا ټیک ده. خو مولانا محمد ادریس کاندهلوی وایي چې دا معنا څه د الله د شان مطابق نه ده. ته څوک یې چې ته مصابحت او الصاق دې شروع کړی بې د استعانت والا چې خبره سمش او د قرآن خبره معلومه شي. زما یو وایي که دا ما د بې دغه معنا وکړو نه سیب وقارید ما ته پته نه وه چې دی توحید خلاف دی. بیا ما ته چې ته پاس کېږي هغې چې په خپله خبره دلیل پیش کړي. نو ښه دا کتاب هغه وخت کې خدا نو د کراچۍ چاپ او 2 جلده کې هلته لایبررۍ کې هلته نه ما راواغست مې دی کې دا معنی لیکلې ده. دا نه معلومه خلقو ته دا معنی دا بې د استعانت ته. دا کتاب زما لاس کې دی، دا جمع الوسائل فی شرح الشمائل، دا د شمائل ترمذی شرح ده او دا کړی ده چا مولا علی قاری رحمت الله تعالی علیه، حنفی عالم ده. ته چې کتاب شروع کړي هغې مخکې کتاب کې 9 صفحه وه، زمونږ په دې دغه کې هم دا حواله شته دی د صفحه 9 باندې. اوس دې نوې سیز کې دا 61 صفحه باندې ده. بسم الله الرحمن الرحیم لیکي نو سوی معنی سره ای باستعانت المعبود بالحق الواجب الوجود المطلق المبدع للعالم المحقق. ته معنی کړی ده باستعانت المعبود بالحق، ته معنی ده په دې معنی مونږ وسه کوو، مونږ معنی دا کوو بسم الله خاص په امداد د نوم د الله، الرحمن الرحیم د دې معنی به نه کوو، د دې مطلب بیانو. رحمان بر وزن فعلان، رحمان فعلان دې کې صحیح شمولی، رحیم بر وزن فعیل دې کې تسلسل. یو شی چې مسلسلی هغې دپاره رحیم استعمالیږي، رحمان چې پایږي جوش، غلبه، ولوله، شمول. دا الله نومونو کې دلته کې 3 نومونه ذکر کړل، الله، رحمان او رحیم. الله داسې نوم دی چې انسان ته ته بغیر د اضافت نه نشي ویلی. عبدالله به وی، عبدالرحمن به وی. خدا نوم ذاتی دی، تر الله ذاتی نوم دی او د ډېرو اقوال مطابق دا اسم اعظم دی. اسم اعظم، اسم اعظم بارے کې خلک عجیبه غریب گپونه لګوي چې پلان کې سره اسم اعظم او دا چلے ہوگا، پلان کې سره اسم اعظم او دا چلے ہوگا.
دی نه صرف دا د یهودو ایجنټان خبر دی، نه ته الله خبر دی، نه ته رسول الله خبر دی، نه ته صحابه خبر دی. اسم اعظم کې کمال دا چې کله سړی دا ووایي الله د هغه دعا قبلوي. په نور هغې څه چور رایټ نشته، نه په هغې کې جادو مادو دی. دا د یو ملایي قصې قرآن کې مه کوئ، د دې بنیاد وباسئ د یو ملایي قصو. اسماء حسنا باندې چې کوم کار زه کوم، نه په هغې کې دا ټول ما لیکلي دي چې هاروت و ماروت سره کوم اسم اعظم و. هغه د موسی علیه السلام قوم کې چې کوم سړی و، مثلو کمثل الکلب، هغه سره څه شي اسم اعظم و. هغه کیسې دي خلقو کړي دي. قرآن اسم اعظم څه ته وایي، احادیثو کې اسم اعظم څه شی دی. دا تحقیقي سوزونه کې پکاري، کیسې نه چې پلان کې وي پلانې وي. قرآن او حدیث نه دلیل پیش کړه په دې باندې. الله اسم اعظم دی، الحی القیوم اسم اعظم دی. دې دریو نمونو کې دا درې واړه ممکن دي چې اسماء اعظم وي، او دا هم ممکن ده چې پای کې یو وي. احادیث تاسو ټول جمع کړئ دریو ته راځي، الله، الحی او القیوم. تاسو که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وګورئ، یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث. الله واسل دی او حی قیوم یې راوست. لیکن عام طور چې مونږ وایو نو بسم الله الرحمن الرحیم، احادیث ته ټول جمع کړئ او پای کې د اسم اعظم ذکر یې دریو نه بار کېږي نه انشاءالله العزیز. دا اسم اعظم دی، دا اسم ذاتی دی الله. الرحمن او الرحیم دا هغه اسماء دي صفتی. رحمانم الله نه بغیر بل چاته نشو ویلې، اضافت نه بغیر. رحمان کا آگاہ جاتا مو آیا، دا غلطہ کہ دا اللہ دنم بیزتی گیا. رحمان الدین آیا کنا دا چکم نم دے اور تو آیا. عبدالرحمن پا دے رحمان مو آیا. و دا محدثین مفسرین لکی دا اللہ پورے خاص نم دے. شرح الفقہ الاکبر کم چی پا ان مارا وڑ استاسو مخیطا پائے کیم لکی لی چی رحمان دا اللہ خاص نم دے. چاچے مخلوق تو رحمان ہوئے دے اسلام دا دیرے نا بہر ہوئی. ولی رحمان آغا ذات تو ہوئی چی دا آغا مہربانی پا کائنات کے ہر سیست شامل ہے. خدا انسان کہہ دے شی سوال نہ پیدا کی. رحیم آغا دے چی دا آغا پا رحم کے تسلسل دے. مونږ د مور خېټه کې نو هغه په مونږ رحم کو، خوراک یې راکړو. چې کله دنیا ته رالو د مور سینه کې مونږ له پی راکړل، دا د هغه رحم و. چې لوی شو نو زمونږ غاښونه یې وکړل، خو الله رحم و چې مونږ له پلار مور راکړو، هغې مونږ له روزي ګټله. خو چې کله مونږ لوی شو نو بیا الله توفیق راکړو د یو ښه ژوند، ځان لم ګټله او ځان له ګټو، الحمدلله تر اوسه ګټو. لیکن دا هر څه پسې کېږي دا الله په رحم کېږي. ډېر خلک یې چې د هغې وجود به می، جسم به می، لیکن بیماران یې غریبانان. هغې کې دغه د رحم تسلسل لږ غوندې کم شوی دی. او دې کې هم د الله حکمتونه دي، دا ابتلا راځي. هغه ابتلا د دې دپاره نه وي چې ګندې الله ناراض دی. ابتلا کله کله د انسان د ګناه د معاف کولو دپاره راځي. ابتلا کله کله د انسان د سیده کولو دپاره راځي، او ابتلا کله کله د مزید نعمتونو دپاره یې. د الله اختیار به نه اخلی لاسې ښه، دا مرض به ځان نه لرې کوې چې دا پلان کې ځکه داسې شوی چې پلانې کار یې کوو. ته د کله نه رب العزت شوی په ارام کې نه. د الله بنده دی چې څه ورکوي وکړه، د الله قلم یې لاس کې اخیستی دی. د دې وستانه تپوس کوي الله. زلزله راشي نو خلک به څه وایي دې خلقو دا چل کو، دا وایه دا زمونږ بد عملی دي. ٹھیک ده، و دې د ځان سپین باز کی دې خلقو دا چل کو جي، او ته خو فرشته یې که نه. هغه کار مه کوئ، هغه څیز مه کوئ چې هغه د الله اختیار دی. دا د الله اختیار دی، د الله اختیار لاس کې واخلئ. عملا هر سړی، زه دا ډېر وایم، هر سړی عملا د الله په سیټ کې ناستل غواړي، او هر پیر او ملا د سیدنا محمد مصطفی وسلم په سیټ ناست. هله چې مثلا نه ورځي نادانه وي چې مال نه راځي، څه به وایي نو بس غلی شه که نه، څه کوې الله ته حواله کړه، رسول ته حواله کړه. رحمان و رحیم دې کې فرق اوس دا دی چې انسان ته عبد الرحمن ویلی شي،
عبد الرحیم هم ویل شي. انسان ته نه رحمان ویلی شي او نه ورته الرحمن ویلی شي. خو خلک چې هغې انکار حدیث کوي د هغې د ادارې څه نوم دی؟ الرحمن پبلشنګ سوسایټي. په حدیث اعتراض کوي که دومره عقل هم نه چې زه الرحمن نوم کېښودی شم. رحمان چې یا پبلشر نه پبلشر معنی کتابونه چاپ کوونکی. د راهې جمع شوي د بې پوزې خلک په حدیثو اعتراض کوي او هغې ته څه وایي؟ مذهبي داستان. صحیح بخاري حدیثونه څه دي؟ کیسې دي. تاسو کې دومره عقل نشته چې دا له نوم سم کېدی الرحمن پبلشنګ سوسایټي او رحمان پبلشنګ کمپني. دا غلطه ده. مخلوق ته رحیم ویل شي الف لام نه بغیر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن الرحیم نشي ویلی. الرحیم که څه چل دی؟ په دې علما پوهېږي چې دا جدا څیز ده. بیا خو پاکستان کې الرحیم پنګ کوي وره پوه شئ. د دې به څه ووایه؟ دې خو داسې شی باندې قباحت چا په دې ملک نه موجود. الرحیم پنګ کوي. دا چې څوک جوړوي ته د خوا کې څوک امام یا څوک عالم نشته دی. آیا څوک تنبیه کوونکی نشته چې بھائی د الف لام ته لرې که نه؟ خلک په دې پوهېږي نه. زما په نیز ناپوهتیا سره سره بله مسله دا ده چې د دین په باب کې خلک بې فکره دي او دا لویه تباهي ده. یهودیت په دې تباه شوی چې خلقو به د خلقو د غلطو نشاندهي نه کوله. نهي عن المنکر بنو. امر بالمعروف آسان دی. موږ ډېرو خلکو سره ګپ ولګو چې لکه تاسو له خلک راشي کینې سره نو تاسو چا دا نه وایئ چې ګیره مخ رایخ. دا ورته ولې نه وایئ؟ تاسو اورېدلي د هغې خلکو نه چې ګیره مخ رایخ. دعوت به ورکوي ټول مثبت انداز کې مونځ کوئ دا کوئ دا ورته نه وي چې دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ. قرآن کې یوازې د کولو خبره ده که د نه کولو هم ده. دعوت به کله پوره کېږي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. منکر نه منع کوئ نه چې دې سره توړ راځي. بس کېنه ناست که نه موږ ته خو استاد وی دا خو ډېر زبردست کمالي سړی و رحمت الله تعالی علیه. هغه بعضې خبرې نه اکثر خبرې موږ ته یاد دي الحمدلله. خو د هغه نوم نشم اخیستی. زما حالت بیا لږ بدلېږي. اب ویل چې کله مونږه کلمت طیبه وایو نو موږ ته استادانو به څه ویل دا داسې لام سره لیکي که داسې نه لیکي ته قینچي لام وایي. وایي دا قینچي لام ولې وایي؟ دا ورپسې راواله. اول قینچي کا چې لا اله دا نشته دا نشته دا نشته دا نشته. هغه اسلام خو شروع په توړ ده. ستا په خیال ستا په ننګي باندې چې یو دانه راختلي نو دا اوس د پاس نه سمې که نه څه نشتر به پکې ورکوې چېرته کې چې ګن ته یې ولوباسې. دا داسې توړ نه دی. توړ وکړه بھائی. اول نفي وکړه چې لا اله. بل څوک ذمہ دار نه منم، بل څوک سرخوږي والا نه منم، بل څوک داسې نه منم داسې نه منم الا الله. الله نه سوا. نهي عن المنکر مشکل څیز دی. کم سړی چې نهي عن المنکر کوي نو خلک به هغه ته څه وایي؟ دا د اولیاءو دشمن دی. راځه نه وایم سید آلوسی لیکلي دي سوره اعراف کې چې یو سړی لګیا او خلقو ته دعوت ورکو تبلیغ چې خلقو الله ته آواز مه کوئ الله زمونږ خبره نه مني. افلانګي پیر ته آواز کوي هغه د الله نه زیات زر را رسېدونکی دی. ما ورته الله بنده دا څه وایي؟ قال ربکم ادعوني استجب لکم. ستاسو رب ویلي ما ته را مدد شوایه زه به ستاسو سوال قبلوم. په دې پوهه که سات چې زړه باندې خلک ویل فلان منکر الاولیاء زما نوم به یې اخیستو اولیاء نه مني. دا پخوانی مرض دی د خلکو. د دې نه مه یېرېږه خو خبره ورته وکړه چې بھائی د الله نه سوا مخلوق دا اختیارمند د نفع او د ضرر نه دي. دې ته نهي عن المنکر وکړه. الرحیم مه وایه مخلوق ته رحیم ویلی شي. معنی به صحیح بسم الله خاص په امداد د نوم د الله الرحمن الرحیم چې رحمان او رحیم دی. دغه معنی صحیح ده. بس شروع کوم ورپسې آخر کې ولیږه چې کله لیکې نو لیکلو کې
خلک خو خیال نه ساتي پکار چې موږ خیال وساتو بریکټ کې ولیږه دا ځکه دې لفظ نشته پدې کې شروع کوم څه لفظ پدې کې نشته چې نشته دا بریکټ کې ولیږه او ورسته ولیږه ترجمه چې ما ولیکه نه په خلکو لومبنه اعتراض داو چې دا خو جی مخکې لیږل پکارو شروع کوم په نام د الله نو ما ته استاد نه وای بیا خبرې کوم تو ځان لګي استاد نه وای چې استاد تا پوهیږي دا متعلق واړي ا متعلق محذوف دی او ادب دارې چې دا الله د کلام د پاسه باغ کې نه اب ورستو راولي ته دې نه به جدا راولي الحمدلله رب العالمین یو حدیث دے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے کل امرن زیبال ہر آغا چے آغا زیبال وی سو دا سے کار وی چے کولے لکھئی ډیر ضروری او یو سڑے آغا انکی دا بسم اللہ نو وی پاگے باندے دا آغا کار اجزم پاتی کی آغا کار ہمیش دا پارا لنڈے بچے پاتیش دا حدیث تے صحیح حدیث تے اختلاف کئی محدثین پسے خو حسن درجہ کرے مسترب دے خو چکل مونگ ٹول راجہ مکونو دا حسن درجے تے رسیخ دیکھیں کم ذہلی کرے لکا سلمان اللہ دینا نخچا غرزولا عام طور چکلا زمونگا مخکیلی کرے جاتا ہے طلباء چکلا سبق شروع کی ناغی دا سوال مخ تراشی چے پا بعض احادیثو کے راضی چے کل امرن زیبال لم یبدا فیہ ببسم اللہ بعض کے راضی بحمد اللہ بعض کے راضی بذکر اللہ نو دا بسنگ چل گو یعنی حدیث دا اصل کی یو دے حدیث دے یو لیکن اضطراب دے پدے کے راوی مسترب دے نا کلا بحمد اللہ وی کلا بذکر اللہ وی کلا ببسم اللہ وی درے صیغے دا غنوی لگی حدیث کے اضطراب دا غرے دا کم خلق چی محدثین نہیں ناغی سے چل گئی اغی دا چل گئے چل اغی خیال ہے جدا حدیثون دری دی و دا غی دا وجہ اغی پا بسم اللہ کے پا ابتدا کے پا شروع کولے کی قسم نہ شروع کرل یو ابتدا سے شیر ہے حقیقی دا یو عرفی دا یو حکمی دا و دا یو تعلق بسم اللہ حقیقی سر دے بل عرفی سر دے بل حکمی سر دے نو اسے یو تپوس دا کو چې د بسم الله د شروع دا قسمونه موږ ته خیره کم ځای دي عملا د دې ثبوت خو یو سړی چې ډوډۍ خوري ستا په خیال نو دې کې ابتدا حقیقی ابتدا عرفی ابتدا حکمی کم یو ته کم وایو یو سړی چې اودس کوي یا بل سکار کوي یا بل سکار کوي نو عرف کې دا چرته شته چې دا ابتدا حقیقی شو دا عرفی شو دا حکمی شو دا زنه دا شان ورشا کشمیری لګلی خو دا غلطه کې حواله موږ نه غړ وړ شو دا به خیم تاسو ته ان شاء الله هغه وی دا خلق جاهل دی د حدیث نه دا حدیث یو دی خو حدیث کې اضطراب دی او مطلب یې سره مطلب یې دا چې یو سړی د الله ذکر سره یو کار شروع کی ک د الله حمد سره یو کار شروع کی او ک د الله اسم سره یو کار شروع کی نہ حدیث باندې عمل وشو دیکھیں زما مقصد اصل کې بدل لے هغه دا چې زمونږه د ملکونو کې رواجونه ما به هم ذکر کړو د رواجونه نه وځي رواج نه وځي
کله چې سکار کیږي بالفرض افتتاح کیږي افتتاح، نو خامخا علما زهاد دا برازي مختلف طریقو سره عجیبه کارونه، یاره جیته دا کار وکړه جیته دا کار وکړه، هغه هر څوک کولی شي. بس شروع کې د څه ووایي بسم الله الرحمن الرحیم، بس کار کې به الله برکت اچي. دلته دا روایت دی چې جماعت جوړېږي نو اول به خلک راشي نو دیګونه به پاخه شي، مټیایي به تقسیم شي، بیا به دعاګانې وشي، نو هغې نه وروسته به یو صاحب کاڼه ور وغورځوي. دا څه بدعت مو شروع کړی. یو مصري چې کله هغه خپل کار شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم هغه وایي بس کار شوی دی. ودونه کې هم دا چل کوي تاسو چې کله حلاله کېږي هم چل کوي پلان کې ته ووایي جي پلان کې ته ووایي جي پلان کې ته ووایي چای نه راوړي وخت خرابوي. چای دومره ښه چې هغه خلک بیا تویېږي هلته کې سروه ته چې وخت خرابوي، پیسې ورسره شوي دي. همدې سړي ته ووایه دا دی چې کم غم لا یا خدای له چې وړي ته وایي جومات کې بل کې لږې پیسې ورکړه، هلته نه ورکوي پیسې. الله ډېر ناراض دی، خبره د ګپ نه کوو، الله ناراض دی. الله د هر چا پیسې په مسجد کې نه لګوي، د هر چا پیسې الله چې کوم دی مسجد کې نه لګوي. دا رواجونه پرېږدئ، حلاله شوې حلاله کوو کوه حلاله سره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حلالې کولې که به نه کولې، هغه ولیمې نه وې کړې که نه، خلک یې جمع کړو، خپله یې حلاله کړه، بس پخی کړه ورې کړه وخورئ. او ولیمه کې دا ضروري چې ته خامخا 14 دیګونه باخه کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده زینب رضی الله عنها سره نکاح کوم ځای شوی دی؟ سفر کې. د هغې ولیمه څنګه وه؟ نتایې خوره کړه وې چا سره صحیح به دی واچوي، ټول شریک شي کوي دا زما ولیمه ده خورئ. زمونږ پیغمبر خو داسې زور نه پېژني، دا تاسو ځان له څه کار کتلی، ځان له یې زور خصوصیتی نه باندې زور کړی چې دومره پیسې د پلان کې دي دومره د پلان کې دي، تا ته چا وی چې ولیمې کوه. یعنې ځان سره سړی په زوره زیاتې وکړي بیا ګیلهمن دی، چې په شریکه کې کار وشي هغه لا جدا حرکت ودرېږي. ستا په واده دومره خرچ شوی زما په واده دا مصیبتونه په خپله جوړ کړي. ای بعد سبا ای هم آوردوی تست، ای د سبا بعد دا ټول مصیبتونه تا راوستي. اوس هم سیده ساده دین دی، سیده ساده مسلمانی ده. څه بجې دی وس دی بس هغه هم راوکړه، نشې کولی مه کوه، خبره ختمه شوه. څه به وایي د خلقو مې خوړلي نه مه خوره که دې کې څه دي، د خلقو مه خوره چې نه کې خلقو له یعنې خامخا په زور باندې ځان مقروض کول ښه خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه رواج دغه نه دی، مونږ د هغه امتیان یو. پکار دا چې اتباع د هغه وکړو، یوازې په ګیره ساتلو کې نه، هر غم کې، هر ښادۍ کې، هر ناسته کې، هر پاسته کې الله به کامل اسلام راځي. هغه څیزونه پرېږدئ. په کارډونو باندې څومره خرچه کېږي، زما په خیال یو دیګ مې پخېږي، نو هلته کارډونو باندې بس یو میسج ولیکه بس کافي دی که نه، څه ضرورت دی خامخا هلته زرګونو روپۍ خرابوي. دا خلکو تقسیم جوړ کړه په دې څیزونو کې، دا څیزونه مه کوئ، شروع کوئ بېشک، دا رواج جوړ شي، کور جوړ شي نو خلک بس وي علماو ته راځئ چې دکان مې جوړ کړی دی برکت دپاره پکې ختم کړو. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې کاروبار کوو که نه کوو؟ هغې څه طریقه وه؟ دې کې خو دا شی نه و. هغه به دا و چې صحابي راغی رسول الله وسلم ته یې وویل، هغه ورته یې ښه لړ د هغه کور کې کوم ځای کې ته مونځ کول غواړې دلته کې بس 2 رکعاته مونځ وکړه خبره ختم. دلته به د قرآن نه خلقو یو ګپ چې وکړی دی بس مسلماني پکې خپله نشته، ته ورته دین خیر نه تا ته به د قیانوسي خیالاتو والا وایي. دا ټول په زوره زبردستی باندې ځان له کار کتل دي. وليعلم شاه انور شاه محمد انور کشمیری نوم دی، داسې د خولې نه زموږ شاه راځي، شاه نه دی سید نه دی، محمد انور کشمیری، محمد انور کشمیری، دا شاه ما د سره نشته دی.
علماء دیوبند ورته شان ورشا کشمیری وایو موږ هم وایو خو نوم کې دا نشته. وليعلم ان حدیث كل امر ذی بال الی آخره اضطربت فيه الالفاظ الوارده. دې حدیث کې الفاظ کې اضطراب ده. بعض اسم الله سره دي، بعض بحمد الله دي، او بعض چې کوم دی بذکر الله دي. وخال بعضهم التعارض. د بعض علماء خیال کې دا راغل چې کې تعارض ده او خیال اداو کا چې اختلاف د الفاظ او اختلاف د حدیث ده. والحال ان الحديث واحد. د حدیث یو ده. ومع اضطراب کلماته حسنه الحافظ الشیخ ابو عمر بن الصلاح. ما حدیث حسن ده، محدثین دیتا حسن وی. ابن الصلاح کم چې ډېر لوی محدث ده هغه حدیث حسن وی. او دا ابن الصلاح چې کوم دی دا د امام نووي استاد دی، وهو شیخ الامام النووي. دقیق النظر واسع الاطلاع وليس صاحبه النووي مثله في الحديث. دا انور شاه کشمیری تجزیه ده چې د محدث ابن صلاح کما علمی مرتبه په حدیث کې هغه د امام نووي نه ده. فالعمل بالحديث اما بصورت الجمع. یا خو اوس دا کې چې د حدیث باندې عمل کو نو دا الله مراد ذکر به واخلو، دا الله ذکر مراد ده. نو کاغه ذکر بسم الله سره نوم دا الله ذکر ده، که الحمدلله سره یو قبل سره بس دا الله نوم سره شروع کا کار شو. ته دې دلیل وی دار یؤیده ما ورد فی روایت بذکر الله. او یا بداسي وکړو چې کم حدیث کې راځي چې بسم الله نو دا پکې دله به ترجیح ورکو د قرآن د وجه. لکه قرآن فرمایي اقرأ بسم ربک الذی خلق، نو کار به شروع کو نه بسم الله نه به شروع کو. فتاسی به یحصل بالشروع بالبسم الله. سړی چې دا شروع کی نو دا د بسم الله په پیروي کې د شروع کو. وأيضا يؤيده افتتاح كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا بالبسم الله. بارکیف شاہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ تو دے بحث دا سے کر رہے. بن نوری رحم اللہ د خپل معارف السنن په ابتدا کې لیکلي دي چې خلکو د ځان بدعت جوړ ک په ابتدا کې. دا بن نوری رحم اللہ لیکلي دلته راغی حواله شته دی کتاب کې، خو ما دې کوم نه ملاویږي. اوس خلقو په شروع کې بدعتو کو دا غي قسمونه شروع کړل چې دا یو ابتدا داسي او بل ابتدا داسي او بل ابتدا داسي. حال دی چې د ابتدا قسمونه نشته. سړی چې خوراک ته کینی هم د بسم الله وایي. تحقیق دا چې پای کې د رحمان او رحیم ویل شاید ثابت نه. بسم الله کافی ده. نوې احکام دعا کې دا غي بحث تره هغه وګورئ دوباره. دې ته وسو وې دی خو بسم الله وعلى برکت الله. برکت الله سره علام نشته اوس لګیا دي. مسنون اسکار هغه دا مګنه چې کومه هغه مختصر کتاب نه اجه تو ګورې تا دا ان شاء الله چوتھے طبق روشن ہو جائیں گے. او ګوره کتاب وګوره احکام دعا غیر سره مسنون اسکار هغه وګوره ان شاء الله استاد ډېر غلطو اسلام وشي. خلکو خیال لای چې عام اسکار جمع کړي، یک ډېر علمي مباحث دي هغه وګوره.